نبی ته جسم نبی منی کنه منی اسلام شران یې جبري زما واست په دې خبره ده ته په کتاب دروغ وایې زه درته ستاره کتاب رښتیا پېښ کړو دا پنځم ځل ته په کتاب دروغ وایې د الله بنده راځي په دې کتاب دې فیصله وکړي کوم څه زه تا ته اوس دلته ښیم چې ستا مشر د نبي سلام ګستاخي کړې په دې موضوع سره شروع شو ګستاخي به وکړو په دې عبارت خو فیصله وکړو ته لږ صبر وکړه چل ورو دا څه زد نه لازم خبره ده خبره ترې تاسو کې ده ګوره مولوي صاحب ستاسو صرف یو مولانا ستاسو ټول مولایانو لیکلي چې دا صفت د نبوت چې ده ما ته وګورله وایه مخې ده نه توجه وکړو څه کېږه مخې صحیح وایه ګوره ستاسو د مولایانو د اشاعت التوحید دا عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر مبارک جسد عنصری چې کوم د مدینه منورې روزه کې دفن دی دا په صفت د نبوت کې شریک نه دی دا نبی نه دی بس بدی کې دی صفت د نبوت زایل کېدل نه زایل کېدل باقي زموږ استاباس نه راغو ته صفت د جسم منی نه د روح منی دا ګوره دستا کتاب دی کنه دی دی کنه جل 1 صفحه نمبر 508 ستا ټول کتابونه لیکل مثال په تور یو پیش کوم وی رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے نہ جسد عنصری مرگ دی عبارت تلگو گو رہے دی عبارت تلگو رہا اے حقانی پرید پا دی خبر فیصلہ کیوں کرنا تلا وسے ویلے زمون کتاب کی دانش ترے وسوی زیرت علماء دیوبند نخی علماء دیوبند دا اومن جستا خیدہ دا بیبرست علماء دیوبند نخبر سمد علماء چی دا موقف چی دے دا تو غلط شکل باندے پیش کے گورا ما ویلہ کنا چې د پنځپیرانو نظریه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی چې دا صرف روح دی جسد عنصری کم نبی اعظم چې دنیا کې جسم او دان زه خبره وکړم ته بیا وکړه څه کېږي ما ورته ویلا چې پنځپیرانو عقیده دار کتابونه یو نه ټول لیکل ټول پیش کول شم په دې مسله او درته ته نبی سره تعلق ساتي چون کې د ماته ول تر مرګ منکرې ما ورته ول ته جسم نبی منی نه تر روح نبی منی ورو د پر ته مرګ نه تسلیمه کتابونه به ته پیش کړه دویمه دا ستا ټول کتابونه لیکل صفت د نبوت دا د روح دی دا غنه په مرګ سره نه ځای لکی دا مسلې باندې ته پوېږي نه غوي په روح مرګ ناراضي چې مرګ ناراضي نو دا غنه صفت د نبوت نه ځای لکی دا خبره کوي باقی دا ګوره عبارت زوې رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے نہ جس دے عنصری مارو کی رسالت اور نبوت دا روح صفت دے جس دے عنصری مارو نہ دے تک میں عبارت ماتا پیش کیدا گورا تا فکر خم رکھے اگر وفات کے بعد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جسد عنصری سے مبارک روح کی مبارک کی بدوس خبر واورا نعوذ باللہ نبوت اور رسالت کی فضل زائل ہو گئی تھی تو اذانو دے وسوی وې د جسم نه چې روح کله جدا شو تفصیل به زم کومه تفصیل ته مکه وکړه سریبه زما ته ته چیلنج دی په دې کې وغه چې جسم کې صفت نبوت دې کې شریک دی دا وخه خدي فرادي خیرت دیجئے کہ گورا اگر وفات کے بعد تصد باقی کسان سیٹ شے گزرگا وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام جسد عنصری سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد نعوذ باللہ وکیدا ٹھیک ہے کوما کنا تو وکید زما ٹیم کے وکید رہتا د جسد عنصرینا مبارکنا د روح د مفارقت نه بعد نعوذ بالله نبوت در رسالت کی صفت زائل ہو گئی نه د خدای بندانو دا وس کوم قانون دغه مقصد دی کنه ولې خو صحیح عبارت ویل کېږي ستا بسترګو د دجل پټ کسانو چې قسم بالله چې د دجل نه کار واخیست او دجل کې د حد نه زیات دجل اوس ما ته وکیده وفات نه بعد انبیاء علیہ السلام جسد عنصری سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد و د جسد عنصری نه د روح د وتل نه بعد نعوذ بالله نبوت و رسالت کی صفت ظاهر ہو گئی وکیل و نعوذ بالله د دې جسم نه نعوذ بالله د دې جسم نه نبوت او د نامانو د رسالت وصف ظاهر اوس که بګته یو بل پر پړه نه باسي چې دا خبره ګوره چې یو سړی د خپل مشر د عقیدې د غلط تعویل لپاره د اردو په عبارت کې مبتدا خبر یو ځای کوي کنه ته دې ته وسوره وخو کېدا وکیدا منستا ټولو او دا به ان شاء الله زبې په میډیا باندې خرڅتاله علماء ولا په دې باندې حواله روالم چې دا سړی خطا شوی اوس ګوره مولا صاحب وسکیږه مگر اوس وکیدا کنه اوس وکیدا ګوره اگر وفات کے بعد انبیاء کرام کے جسد عنصر سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد د دې پوری شو مبتدا انا اعوذ بالله رستغفر خبر سره لګي ډیر مبتدا سره لګي ظالم بچي انا اعوذ بالله په الکا په ټول جمله دې ته ګوره د وفات نه رستا انبیاء کرام جسد عنصری مبارک درود مفارقت نه رست
جمله په دې ختمه شو ٹھیک شو اوس ګوره کنه اوس ګوره نعوذ بالله نبوت اور رسالت کی صفت زائد हो गई थी نعوذ بالله نبوت اور رسالت صفت زائله شوه हो तो از دې خبره بل کوي څه خبره بل کوي قسم بالله ظلم کې زیاته بیا دا کتاب مطلب شرم قسم دې چې درو جاری وساتئ بیا دا کتاب پیش نه کې لس پیری چې تاسو ورو شرم صبر به خاص ما تر فيه جناب تاسو ته خلاص بزرګانو په دې کې تذکرہ وکم که خاموش کم ها ازمنګ عملګر څه شو هغه ملګری تاسو مولانا ته ضرورت نشي پرې پاوس تاسو نو نن خاموش ما سره وګورئ تاسو ما ته فريد دې شو کوم ان شاء الله استاد یو ځل سترګې سری شي کنه موږ تاسو گزارا وسکو شیخ سے شیخ سے گزارا وسکو صحیح بالکل صحیح تو عمران خپل منځ د جسم مثالي لپاره دا صحیح ټیم شروع کړه تمام سونه ټیم دی ګوره چې بسم الله الرحمن الرحیم تمه ته چې تا د براهین قاطعانه حواله نه دی ویلي دا وګوره د براهین قاطعه دي او مين عبارت کوي دا واخلو دا والد الله بني ادمانو زما سره دا کتاب دی دروغ مو مړه بل خبره ده چې د داویل چې مستقر در واخ کې ول سقوال زما قول دا د روح په جسم کې دنه نه دی ساده مشرقیده د روح په جسم کې دنه نه دی کته وی چې لکه د نبی په شان کې ګستاخی چا کړي د عبارت را سره پراته دي خو بیا د موضوع نه خروج راځي کنه ته خپل د مشرانو حال ویني اولنې حواله می درکړی د چې ستا مشروي روح د جسم نه وتل منن دا توهین دی بل جسم دی دا مشر دی دا توهین کړو بیا می د کفار ملحدین نه ول درکړو دا کفر دی ما اداره ته چې د صفه ثابت کا ثابت دی نه کړو بل خبر زدا کوم دی وای شنو مارغانو د پاره جسم مثالی دا او دا د دې یو جواب ما د مولانا اشرف علي تنوي صاحب د عبارت نه وکړو چې مولانا اشرف علي تنوي صاحب هم دقه شان قائل له چې سوي زبې درته د علماء دی وبن ټک په ټک ثابتوما دا زما سره فیض الباری د علامه نور شاه کشمیری صاحب دې سوي ګوره قلت هم شهدا فقل جاءت تلك الصفه في صنفهم لعملهم وعما غيرهم بلان دي لك ثم هذا ابدان مثاليه لهم علامه انور شاه کشمیری صاحب د دقه حدیث نه استدلال کړي چې دا د دې لپاره جسم مثالی خو ما نه دی ویلي زم کتب جسم مثالی رد کې زړه د علماء دیوبند حواله جات در کومه دا زما سره تفسیری مصری دې کوم دی لیکي و شهداو چې کله دا شهید الله تعالی بلار کې قربان کو انزل الله جسدا كاحسن جسد الله ولې دې جسد نه خج جسد ورکو دا ګوره جنابانو د علماء او قوال زمانه دا جنابانو روح المانی دا دیوی جنابانو لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثير وجنابانو هیڅ مانع نشتا د دې جنابانو د دې جسم تعلق د دې جسم سره تعلق نشتا د روح تعلق د بدن برزخي سره چې هغه مغایر د دې بدن کثیف نه او جنابانو په 574 سبق کې لیکي وای هر چې قول د په حیات د دې جسد رمیم زنوم ګره دا ګوره علامه علوسی صاحب دی لکن ليس الی کثیر حاجت و دې ته حاجت نشتا توی جنابانو جسم دی میت منو زدر توی متا دغه آیت نه په طریقې د عبارت النص نبی لچره حیات دي ثابت کړو نو ګوي چې په طریقې د عبارت النص د چې د نبی جسم میت ومنو دا زما سره جنابانو علم الکلام دے دیکھیں دے کہ قرآن کریم میں شہداء کو زندہ کہا حالانکہ کہ بدن ان کا مردہ ہے جنابانو دا علماء دیوبند یو عالم دے او ستا مشر ور باندې تحقیق المتین کې ټاپه لګولې و چې دې سړی دا ګناي کبیره کړی را اول مشر دی وای دا د رافضیانو کار دی ما جنابان علماء دیوبند ما بدناموي اوس زما خبر وره ما چې د مسلم شریف حدیث پېښ کوم دا غینه څنګه دلیل په کوم انداز استدلال ته ما کړی دی ما ویلی روح د شهید په جسم کې دننه نه دی او په طریقې د عبارت النستاق واللزم د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې روح دننه نه دی او دې کتاب کې مې درته خو دی دی وای مونږ وایو چې روح د نبی په جسم کې دننه دی دا مقبول نه شي ثابتول مولا مخ کې ګوره بیا بل خبره ته ګوره دا شفاء او استقام د علامه سبکی دی ګوره وای ګوره وای تا دوی مفتی صاحب خالص دا خبره تعالی راوړی را
ومنهم من طعن في الحديث وای بعض علماء په دغه مسلم شریف باندې حدیث باندې طعن کړي وای وقال وی انه لم يصح كونه في حواسل طير وای جنابانو چې دا خو نسې کیږي چې وسړی وای چې یاره د شهید روح چې دین هغه په دغه د مرغۍ په دغه کې د نه نشوي د جوف کې وای جنابانو وهو مردود وای د دې مفتیانو دا خبره باطل دي او رد دي ولې لان الحديث صحيح حدیث صحیح ده دا بغتای و نه قبليږي حدیث به قبليږي ان شاء الله ولذي تعویذ ګوره حدیث منی او نه منی ما حدیث پیش کو تا گستاخی وکړه نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث کې د شهید حیات یو قسم تفسیر کړو تا پای کې گستاخی وکړه ته گستاخی نبی ته په خپل گستاخی نبی تا گستاخی وکړه دا ګوره علامه سبکی سے وی حدیث صحیح ده او د دې بعضی مفتیانو دا قولونه رد دي هم دغه څه خبره ده زما دعوه د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشتا او جسم مبارک کې دنه روح منل دا دنیوي ژوند منلی من نوع من الحیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ نه انکار نه کړي نو موږ حیات برزخی منو ته حیات دنیوي منی دا مې درته د دین خو دې دا مشر دی وای چې روح په جسم کې دنه نو دا دنیوي ژوند دی سرفراز صفدر سے روح په جسم کې دنه منی دا دنیوي ژوند دی اوس ګوره زما سره بخاری شریف بل دلیل جوړیږي شپږ اوه دلایل مې پیش کړي دا جنابانو واتم نمبر دلیل جوړیږي ګوره وتا دې ځای ته وکیل اوګل حدیث دی ولندوی درته ویم دی وی نبی صلی الله علیه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه قال من راى منكم الليله رؤيا قال فان راى احد قص فيقول ما شاء الله فسالنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا دا یو صحابي وی نبی صلی الله علیه وسلم د منځنه بعد مخ راو ګرځو بیا فرمایل چې خوب لیدلې مونږ ویلنا وی ما بخبل یو خوب لیدلې بیا فرمایل وی روانو ما یا الشيخ في اصل شجره ابراهيم عليه السلام والصبيان حوله فاولاد الناس والذي يوقد النار اخرك خبركم والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل بیا فرفع راسك يا محمد بسرد وچت کید الله نبی فرفعت راسي بچکلمه سر وچت کو فاذا فوق مثل السحاب وإذا بسر باندې لباس بشان د ولید بهترین زیو قال دې دوړو راتوي ذاک منزلک اذا ستا منزل له تا خو جسم دې د غوګنی ولې او بیا پای کې ګستاخیان هم کې د الله بندا نبی صلی الله علیه وسلم د جسم باره کې ګستاخیان مکوا قال دې دوړو ذاک منزلک اذا ستا منزل له او کمزه پر د سر نه لفاسا قلت نبی صلی الله علیه وسلم ما ورته فرمایل دعانی ادخل منزلي مال اجازه راکې چې زه خپل دې زه ته ورننه وزما قال دې دوړو انه بقي لك عمر سالك عمر باقي پاتې دي لم تستكمل تا نه پورا کړي لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك چې دا عمر دې پورا کو دې مقام له برازي زم د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک بدلتي دا هغه مقام دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په نور احادیثو کې په بل انداز باندې ثابت دی چې برا پر رفیق اعلی کړي او دا غیر فارس چې دی یو حواله بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سے 65 نو والا لیکن په 65 ټرن کې الله غواده موضوع ترانغه کوم چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم په شرایطو کې لیکل شوی دا کله حیات الشهدا تزي کله یاد روح تزي کله تعلق روح تزي کله یو شی ته کله بل قسم دې دومره ورته خطا شوی دی کړه ما ته وای د نبی علیہ السلام د پاره سوې حیات النبی بقدر ما يتعلمو يتلذذ نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عذاب دومره وارو پر خطر بیا وای نبی د وګ نه نیول دغه سیتاوي د څومره ګستاخیانه کې غیر شعوري تور مرتد باندې سره دي ځنه خیال کوو الفاظو دغه مور خطا کیږي دیم نمبر بیا مات وای یونس نومانی سے بوکاړوي سے الته چیلنج کړو یونس نومانی د بوکاړوي سے شاګرد هغه مناظره واوره مولا بوکاړوي سے منورته حقیقت یہ کہ یونس نومانی پر آج قیامت ټوټا ہوا ہے تاسو فرمایشي جوابات غواړئ فرمایشي جوابات اگر پیغمبر د چانه د کړي موږ تاسو سو دویم نمبر در حیات دنیوی بار بار یادای دا تسکین صدور سے نمبر 280 دا دی وای حضرت نانوتی حضرت تانوی کی اس تصریح کے پیش نظر حضرات علماء دیوبند جہاں ان حضرت سلام کی حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کا لفظ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ آپ کے روح کا بدنی دنیا سے تعلق ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں یہ حیات دنیاوی ہے یو ځل له اوسې وضاحت وشي مونږ په هغه ټیم مړه کوه دریم نمبر وي جسدي مثالي بر 23 علماونه پیش کوم او زمام مسلک نه ده مسلک مې نه ده عقیده مې نه ده 23 علماونه خپل عقیده تراشه هغه پیش کړه تاسو په ګډوډ سره شوی به صوفي کرام بار به یادي هغه جسدي مثالي مولوی صاحب صوفي کرام جسدي مثالي مستقل نه غړي اگر جسدي عنصري سایه مري ته پنځ پیره جسدي مثالي مستقل مټیریل نه غړي دویم نمبر صوفي کرام جسدي مثالي د جسدي عنصري سره تعلق منی دا وګر تانوي بابا د صوفي کرام سرخیل له 223 حضور سلام هغه وایي د روح مبارک د جسدي مثالي چې دا هغه روح متشکل شي په جسم د جسدي مثالي په عنصري
سری په شکل کې بیا د روح تعلق سره تلبس باندې مې حواله پیش کړی دا روح په جسد عنصری قبر کې دن منی تا صوفي کرام باندې باندې د جن ولی کار اخلي صوفي کرام چاته چې شرک وایو نن قران نشته نن حدیث نشته نن صرف او صرف سړی لاړو د چا صوفي کرام دروازه وټکول هغه خبره نه مني د يهودو په شان تنیم منم نه بنه دریم نمبر او د عقیده پر موتل چې متواتر دلیل راوړه کنه ته ولې شنو مرغانو پر روایت پسیر خطه په غریب پاغي کې خاموش دي دریم نمبر شنو مرغانو ولا روایت مونږ صرف د قران نه ثابت شو فعل قتل پچاوارد شوی د نسته په جسد عنصری باندې قران ویل هغه حیات ته مونږ ویل جسد عنصری حیات ته د شنو مرغانو روایت نه ثابت شو چې روح هم حیات ته پاغي ایمان راوړو پدیم ایمان راوړو پنځپریانو د حدیث هغه مطلب واغستو چې قران نه پس انکار وکړو دلالت النص پر خبره د قران نه انکار وکړه د حدیث منل نو تاسو دله انکار به عمل بل حدیث نو مرکو بهرحال دغه نه پس بیا راغی ویره براهین قطعی پیش کړو براهین قطعی خو ما پیش کړم چې په دې قبر کې پیغمبر ژوند لري اجماع ده براهین قطعی تړون وی کونو ته ونه ورېدو په دې قبر کې په خپل بیا راغی نه پس دی راځي ویره اگتی بگتی ما خو څلور آیتونه د قران ویلا ځان مې یو خبره نه کړی به دا غل تواتر حوالی مې پېښله اجماع مې پېښله دا اگتی بگتی خپل ایمان خیر منو کچره دي نه پاسيږي بهر دین پس در اعظم مر اجماع حوالی له سپیش کړی وي یو لسمه حواله په دې مسله باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین اجماع ده صحابه کرام رضی الله عنهم دا زما سره بخاری د مونږ خطبه صدیقه په دوه سيزونو باندې اجماع شوی و ان محمد القدمات نمبر 1 نبی رسول الله باندې مر راغله دي دویم لا یذیقک الله الموت الکا ابوبکر صدیق راغه مخ مبارک اخکار کو او پنځبریان وای مخکار کولم نشته بخاری نه سری انکار کوي مخ اخکار کو ورته یا نبی الله ابوبکر صدیق ته اے د الله نبی به ورته لا یذیقک الله الموت تین ابد الله په عمر ګونه نه در کوي یو مرګ په دنیا کې راغی دویم مرګ په عامو اماتو باندې په قبر کې سوال جواب نه پس تاریخ ولکې ټول شارعینو لیکلي د انبیو د پاره دا دویم مرګ نشته دا مولوی صاحب لاندې وګوره تمسك بهذا من انكر الحياه في القبر وجيبنا لسنه المثبتين لذلك ان المراد في الموت اللازم من الذي اثبته عمر بقوله ولبحسن الله دی وی د معتزله او د پنځپیران چې څنګه خطبه صدیقه پر استدلال کوي دینه سو استدلال کوي معتزله پنځپیران دی وی په دې باب کې او د اهل سنت د طرف نه جواب ورکړل شوی دی چې هغه د حیات ثابتای دیوس ول احسن ان يقال ان حیات رسول الله لا يتعقبها موت بل استمر روحيا والانبياء وحيا في قبور يصلون د خطبه صدیقه مطلب سره انبیای کرام باندې دویم قبر په قبر کې نه تاریخ ولکې ام دغه خبره حاشیه بخاری جل 1 ما پیش له عمدۃ القاری 1657 باندې لیکل دا فتح الباری هم پیش کړی د مولوی صاحب او ماهنامه تعلیم القرآن 29 نمبر صفحه هغه هم لیکل د مولوی صاحب دیم وای د دین یو په دنیوي مرګ باندې دویم د قبر په حیات باندې استاد شیخ الامام خان صاحب لیکل دي صفحه نمبر 31 کې ماهنامه تعلیم او پنځپریان سوی د خطبه د صحابه کرامو د اجماع نه خلاف دی وی کله چې مرګ راغی مولوی صاحب توجه غواړم روح د جسد عنصری نه وستل شو جسدی مثالی کې داخل شو د قیامت پورز به روح د جسدی مثالی نه وباسه عنصری کې به داخلي د قیامت پورز د پیغمبر د پر بل مرګ ومنو د صحابه کرامو د اجماع د انکار وکړو قدم به قدم کله قران انکار کله حدیث انکار کله اجماع صحابه انکار ورپسې ور روانې پتل کې اخري منزل ونیسي بهرحال مسلو ایتونه د قران پیش الله داغې نه پس ما تاسو ته مولوی صاحب هغه تواتر پیش کو داغې نه پس مجمع الامت پیش کو دریم نمبر راځم اوس دلیل ته احادیث ته خو د احادیثونه مخکې مولوی صاحب تاسو عقیده په دې باب کې سره تاسو پټوي دا وګوره اول نمبر نفي سماع الاموات په دې کې صفه نمبر دا پنځپیران عقیده سره دی چې نه ښکارا کې شرمېږي پی وای صحیح مسئلہ کې کہ عالم برزخ میں انکار ہوا کو ان عنصری یعنی ان دنیوی جسموں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وای دغه جسم عنصری دنیوی په شکل کې د دې په ایواز کې انبیاء کرام ہوتا هغه مشکی کافوری مثالی جسموں میں ملاویږي اور ان کا مقام و مستقر یعنی رہنے کی جگہ جنت کا اعلی ترین اور سب سے اونچا درجہ اعلی ہے داس تاسو عقیده رضوانانو مو پټو ښکارا کې پر نړۍ شانته زمونږ بشان عقیده ښکارا کې دلیل قسم دې خپل خلک مراغلي دم تاسو ته رشدالي ونی دي کروغ دي دا وایي چې عقیده تر اوسه پرې پته نه لګيږي دا نیلوي صاحب دی حدیث نمبر 492 باندې وایي اس انبیاء علیهم السلام کے اجساد طیبہ میں نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے انبیاء کرامو کی نہ حیات برزخی وی نہ حیات و شعور وی دا نیلوي صاحب وایي به ول ور کې جستر کې ور باندې کلاو کې دا دریم نمبر مستاسو کتاب ته مسلک شیخ القرآن دیم وایي دا
इनके अरवा का तल्लुक इनके कब्रों में मदफून अबदान से नहीं होता बल्कि जिस्म मिसाली वर्तवरे की बाकी सर जोंदे दामोनी से पनीलवी से 42,554 बांधी और सही मसला के कालम बरज़ख में इन अरवा को उन उनसरी बदनों की हम शक्ल और मुमासिल मुशु काफूर की मिसाली अजसाम अता की जाती है और इनका मकाम मुस्तक़र जन्नत का आला तरीन और सबसे ऊंचा दर्जा इलाका जिसे उनसरी सर कब्र के मल्ले रकानी पशान प्रोस्ते पंचपिरियान हुई टोला दुनिया वर्तवर जिसम पैगंबर खल कब्र मुबारक की हयात दे पंचपिरियान हुई न रकानी पशान प्रोस्ते बल जिसम और कड़े फक जिसम सरल तजुंदे रगा कीदे पटई शर्मीगी भी अलग रगा कीदे और शर्म शेर ने इख्तियार के मशरान किताबों की लिखली हुआ दरीरी जल्ल किताबों ने लिखली उनन बगा सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजुन राजी बाकी तरह 10 साल सुपन मुलाम लिखली अकायद उलमा इस्लाम सफ़ा नंबर 129 अगवई वैरूह का ताल्लुक बेबर्ज़ और मिसाली जिस्म से होता है ज़मीनी कब्र वाले जिस्म अंसर से नहीं उन्हीं मिसाली जिस्मों के साथ अंबिया अलैहि नमाज एला कदा चमुनजुना के उदा सकया पर जसाई मिसालियों सर नूर जिस्मुना दा जिस्मुना ना पैगंबर चिकम दुनिया के और दा दिन बेहतरी जिस्मुना दा नीलवी से सफ़ा नंबर 45 मकालात नीलवी के वही अहले इस्लाम के अकीदे अहले इस्लाम ने पंचपिरियान मुराद नूर अहले इस्लाम ना सोई बाद अज़ वफ़ात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह मुबारक महबूबा अजसार दी मिसालिया में दाखिल होकर आला लीन में तशरीफ ले जाती है और बिया वही वसूक च पर कब्र की हयात कायल ले इदारे इंदवान व मुनाफिकान व अकीदे नीलवी से उस्ताद सोई दा 50 मुनाफिकत इल्ज़म कुरान प हदीसो तो पूरा उम्मत प सोबिया मुहद्दिसीन फुकाहा व मुतकल्लिमीन पर टूल बांधिला पत्तो तसो लगे वही बहरहाल दा समख किस्म ستاسو مشرانو دا ټول لیکلي دي ما د ستاسو عقیده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم انصرین روح وتلو جسد مثالی ورته ملاو شو په دې قبر کې نبی صلی الله علیه وسلم مړل څه قسمه حیات نه حاصل جسد مثالی سره الته ژوندې په جنت کې په دې یو ضعیف دلیل راوړل ضعیف حدیث چې نبی علیہ السلام په دې قبر کې مړل او الته په الله لین په جسد مثالی سره ژوندې خپل موضوع پر دې آیات شهدا او په یاد روپ سے منډي په دې نخلاصيږي چې مخې ترغلې سترګرنا کا دویم نمبر زمره دینه پس دلائل لته بشو دا زما سره د ټول او مسلم شریف دی جیل نمبر 128 او څنګه چې منیر شاکر بخاری په ټوغي کوله دغه شی خزر حیات کوي هغه وی بخاری روایت بخاری د دې کوم استهزاء مت سید ملتانی کوله هغه منیر شاکر کې اقا خزر حیات کوي خو خزر حیات تر اوسه پوری د اشاعت توحید مشرانو توهین نه شروع کړي نو باغی فتوی د منکر حدیث نه لګي ورنه قسم دې کوم فتوی چې منیر شاکر کوم مسلک چې منیر شاکر دی کوم مسلک چې هغه د دیو دغه بل مشرو اقا مسلک هغه خزر حیات ته ویډیو تر ته خوده چې بخاری استهزاء په کوم انداز سره کوي دا مسلم شریف دی مولوی صاحب صفحه نمبر 268 پنځم نمبر دی عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت في روايه حداد مررت على موسى ليله اسري بين الكسب نبی علیہ السلام وایي د معراج شپه د روز شګو د ډیره کې پس مکه باندې تر زمره کا اسمان کې نه وهو او موسی علیہ السلام قائم ولاړو يصلي في قبري منځ کو په خپل قبر کې په سلور د الله بندګانو د حدیثو د ذکر منکرین راغلي نبی علیہ السلام په دې اسمه روانو موسی علیہ السلام په قبر کې ولاړو ما په خپل سترګو ولیدو منځ کو الکه په قبر کې ولاړو منځ کو د حیات دلیل لکه ممات دلیل له دا تعلق دا هغه تصرف د برزخ ثابت شو که نشو و پیغمبر نه منم خزرایت د رسول الله نه مشر دي نعوذ بالله زه مخکې دلیل پیش کوم ورته خپل عقیده حیات النبی تراشه شهدا او حیات زما واستانه د زیره بس موضوع نه داغه نه یادې د موضوع تراشه ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو اولنۍ خبره ده چې دی وایي چې بقدر ما يتعلم ويتلذذ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د فار عذاب ومنو ما د الله بنده ز حیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ منم نو چې چاله عذاب یا غلا د خدای بنده دی کو ما عموم کو ته پدې نه پويږي نبی صلی الله علیه وسلم د فار ثواب بقدر ما يتعلم ويتلذذ حیات میں ویلې حیات د الله بنده تا خو خالص سي ظلم تو دجل ته دی بڑا والده بیا دی وی جنابان وي ته فرمایشي جواب غواړې ستا فرمایشي نظریه د هغه کې بدنه خامخه فرمایشي جوابونه غواړم بیا دې ما ته چې یونس نعمانی صاحب داسې ما ویل یونس نعمانی صاحب ساده مشر نه مطالبه کړې و چې روح په جسم کې دننه د کبهر دا پنځم ټرن دې زدر نه مطالبه کوم تام جواب را نه کو د مشر په نقش قدم باندې روان یې بیا وایي جسم مثالی خو د صوفیانو مسلکو تا قران پر نه خو قران دې پر خو حدیث دې پر خو صوفیان دې واخستو ما درته ویل قران می درته پیش کړی دی حدیث می درته پیش کړی دی بیا می درته دا غینه بعد علماء دیوبند پیش کړی دي او بیا می درته ویل چې ته په جسم مثالی رد کې د علماء دیوبند دفاع کوما د خپل ځان نه زما موقف سره زم روح په جسم کې نشته هغه می درته ثابت کړی دا شاته مولانا صاحب دوه کسان دي وختینه دغه ته د مینس کې کینولې ماته خان دي لکه سیټ شي وای
زیاتی کسان مې دغه کړي هلته ما د ګورې خان دی دیو خان دی ولي شاته شي شاته خو هغه دی خالص نږدې کې نه ولي هغه خان دی زبا کومه خو هغه چې هلته تاسو مخامخ کې نه ولي خان دی سړی توجه خرابه زما دا ټیم ودرو بزرګ ټیم تاسو سوال تکې نه کنه تاسو سره راغلي بزرګ ستابه کسانو ټک زګه کوم چې ماته مخامخ خان دي نو خو ته وایې هغه به سیټ ټکم کنه ته ته خود الاول ما دنده کې نو ما یې سر راځي نه دا به هغه سیټ ټک دا به سیټ ټک خان دی ولی دا غي ته خان دی ولی ولی جاړي دا د جاړه نه نه جوړي کنه کله مده جاړه راشي کېره خاطر عثمان ته سره دی یو منټ وړي ګورم او چې فیضل سین یو خبره کوم د ملګری الته مخامخ ګوري چې سړی ته خان دي نو زما ملګری خان دی هغه ته ما خان ده کنه اصل لکه انسانیت خبره خدا کنه خا وکې دی جیو نه فاسدو خبره نه کومه خندا خبره پکار د چې تا وته ویلې کنه یو جی بس دا د فقر ځای خوان کوي ما بس زه شو په خبر دې ته ما کم ویلي خو بس ته جو الله پاک چې را په کړی د وسر سکے ته ځای کنټرولو ما کنه ځای کنټرول وسلو زار خپل ملګری کنټرول کوي ما ته وکی دی بسم الله الرحمن الرحیم ګورځي تاسو مخکې خبرو کړو براهین قاطعه وجنابانو باندې لیکلي چې ما یقین ده په دبانې خو ته پتو لګولې چې ستاسو جسم مثالی ده موقف چې د معراج د شپې دغه د پاره نقل کړي ده معتزله ده اسلام مشر ده فتوا نقل کړي ده یو خبره دویم دا جنابانو تا چې دغه وی جنابانو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دوه مرګونه نه جمع کیدا زما سره ما ثبت من السنه دی وی جنابانو په دې کې وی سو اقوال لی یو قول دا دی وی جنابانو وی په دې کې واشار بذلك الى الرد على من زعم انه سيجيء وی په هغه چا باندې رد چې هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم دوباره ژوند کې بیا راځي دوه درې اقوال نور دي خو زه ته دا خبره کوم دا به وګوري صبر چې زه ورسو حواله جات لول درکم بیا په اخر کې وی جنابانو وی وقيل لا يجمع الله موتك وموت شريعت هذه مراد دل الله پاک بستا د مرګ او استاد شریعت د مرګ د ډومینس کې جمعواله نه کوي نو دوه مرګونه یو مرګ دا غي مراد یو د شریعت مراد دی او بل چې دی دا کنایه ده د دویم کنایه د مرګ دا کنایه ده د کرب د مصیبت نه ان لا تلقى بعد كرب هذا اليوم سنه دینه بعد به تابانه مصیبت ناراضي دا ولا ورکول دا مال واپس بیا راوړ خو اوس ګوره زما سره مین پوینټ کی خبره بس دا ګوره وتا زدا یو جنابانو چې د دې آیت کریمه نه دا کوم ځای ثابتېږي چې ستاسو مشر ویلي چې روح په جسم کې دننه د دې آیت دا مطلب چا ویلي راته وخه دا نشي ثابتولای بزرګانو او دا نه ثابتولای شي بیا دی وایي چې ستاسو مشر د بخاری استهزاء کړی تا نن د حدیث مسلم استهزاء وکړه حدیث مسلم بس دی هغه کې د ګستاخی الفاظ دی وی او د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث بیا د ویو ګستاخی دی وکړه بیا جنابانو نوري خبرې هم دی کوي خو زده تداوی ما چې ستاسو مشر خدا لیکلیو په دې ځای کې چې د شهید په جسم کې روح دننه ده دا تا ثابت نه کړه دې مشر دې لیکلیو د نبی په جسم کې روح دننه ده دا ثابت نه کړه او زه درته وایم زمام موقف سدي اصلي موقف واخله دی جسم مثالی کته او بره ما درته دا خود لاول کې مې خودنی دي د برهاني جلیل چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشتا بیا مې درته ګوره د آیات ساته دي یادګار سیمینار کې هم دادي مونږ دا وی جنابانو سب 160 کې چې جنابان موسی افسر سلام کی روح مبارک خارج ہو چکی ہے اور افسر سلام کی دنیوی زندگی ختم ہو چکی ہے جنابان دی وی مونږ چې نبی سلام د جسم نه روح وتل جسم کې ورو نه 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 جنابانو په دې کتاب کې را دي مسلک اعتدال په دې کتاب کې هم د لیکلي دي جنابانو مونږ وایو چې کسی میت کی روح بشمول انبیاء علیہ السلام قیامت تک بدنی عنصری میں عادتن لوٹائی نہیں دی جاتی جنابانو مونږ دا وایو روح په جسم کې دننه نشتا او جنابانو کته دا د مشرانو موقف نه دی دا زما سره
مسالک العلماء فی حیات الانبیاء د قاضی شمس الدین سے کتاب دے دی کی دے لکھی وہ جنابانو قیامت سے پہلے نفع ارواح فی الابدان نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونا ہے نہ شہداء کے لیے نہ اولیاء کے لیے جنابانو منگ داوی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په جسم کې روح دنه نشتا استاد مشر وای جنابانو د نبی صلی الله علیہ وسلم په جسم کې روح مبارک دنه نه دی دا مې دوه درې زری خو دی دا چې تماته نشي ثابتول او د حیات د قیامت ورځې پورې ستا په ذریت کې یو کس چې دا نشي ثابتول یو خبره ده دی وای جسم مثالی ته منی ما ته دا مولانا عبدالحی سے منی هم په دقه انداز باندې چې جسم مثالی کافوری دی کپدی سپتو لګی دا پدی و لګوا بیا مې درته ویل مخکې مې پیش کړی دي په دې شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب موي ارواح الانبیاء تخرج من جسدها ويسير مثل جسدها مثل المسك والكافور جنابانو دا خبره علامه سیوطي صاحب کړی دا بیا کته دا خبره تاسو کړی دا روح المانی دا وای جنابانو واما جسد مثالی تعلقت به روح صلی الله علیه وسلم کچرته دا ته دا زما سره ګوره تفسیر مظهری دی وقلت واما ذكر في ارواح الانبياء انها تصير بمثل صوره المسك والكافور يعني ان لها اجساد كاجساد الانسان وعبرها بالمسك جنابانو دیم وای چې دغه جسم مثالی نبی صلی الله علیه وسلم لا او انبیاء له په دې اندازه ملاوي زما درته مخ کې ویلو زما موقف دا دی جسم مثالی زده تطبیق بین النصوص د پاره منم زما موقف دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه روح وتل دی او دا روح مبارک به د قیامت پر ورځ دی جسم مبارک ته راځي د دینه مخ کې به د جسم کې نشتا دا زما موقف دی او مخ کې به درته خبره کړې و اوس دا زما سره صحیح البخاری دا دی کې ګوره جی دی فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها تذكرة الموتى ياسين سلم تذكرة الموتى عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشكواه الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ثم دعا فسار بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت دیکھ جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وای زرا وغختم ما نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه ما وجړل بیا بل خبر وکړه ما وجړل بی بی عائشہ ته تاسو کې دا سم مسله و نبی صلی الله علیه وسلم چې زو وفات کېږم ما وجړل بیا راته چې زما په خاندان کې با اولنې شخص چې تاسو زما سره ملاقاتي وای په دې باندې ما وخندل دا زما سره تذکرۃ الموتى دا جنابانو دا د علامه قرطبي سره دی کې لیکي عن الحسن البصري قال اذا قبض روح العبد المؤمن عرج به الى السماء فتلقى ارواح المؤمنين درې حوالی راوړي دي چې کله د انسان روح د جسم نه وځي نو برزي بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاوي د دینه معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بی فاطمه دغه خبره چې ور سره واخلې ملاقات بکیږي د ملاقات د روحونو دي او دا د دې زینه ثابتي دي ځکه هم دې فرمایي وقد اخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم داخله کوي فياتون به ارواح المؤمنين وجنابانو د روحونو جسمونو نه وځي بیا تلاړ شي او بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاوي شي نو نبی صلی الله علیه وسلم بی فاطمه ته زما سره ملاويږي نو جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم روح بعلته نو علب ملاويږي که روح په دې قبر کې وي نو بیا څنګه ملاقات وي دا زما سره یو دلیل دا زما سره بل شلم نمبر حدیث جوړیږي د لمه ترتیبونه ورکړي دي ګور ورته حدثنا مسلم اخرك عن عروه عن عائشه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى بي عائشه رضي الله عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو هغه مرض کې زما په غېږ کې پروت د الفاظ به ویل اللهم الرفيق الاعلى جعل يقول الرفيق الاعلى دی بل حدیث کې عن عائشه رضی الله عنها بیا فرمای ورأسه على فخذ عائشه غشيا علي بي عائشه رضی الله تعالی عنها وی د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک زما په ورون باندې پروتو بیهوش شو فلما افاق کله چې به هوش کې راغی شخص بصرو نظر اوچت کو نحو سقف البيت اسمان طرف ته ثم قال بیا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى دا زما سره ګوره شرح الصدور د دې کلاس کې د نور دلایل به دي شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب سوی ګوره وی فلا شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين هي شك نشتا چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح هغه په اعلى عليين کې وقد ثبت في الصحيح او دا په بخاری شریف کې راغلي دي نو جنابانو زما دا قول زما د پاره چې ده زما د حدیث زما د پاره دلیل ګرځي قال ابن رجب دا یو حواله دا زما سره احوال القبور د علامه ابن رجب سے
دی وقد ثبت بالصحيح ان اخر كلمه تتكلم بها رسول صلى الله عليه وسلم عند موت اللهم الرفيق الاعلى. واما الانبياء عليهم السلام فليس فيهم شك ان ارواحهم عند الله في اعلى العليين. دا علامه ابن رجب سے وای دغه حدیث نه معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء روحونه هغه په اعلی العليين کې دي. د علامه سیوطي سے بموي او دا جنابانو علامه ابن رجب سے بموي. زما دغه آیت او زما دغه حدیث چې زما لپاره دلیل دی او زما د موقف د لپاره مؤید دی. مونږ وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نه دی، هغه په اعلی العليين کې دی. هغه د دین ثابت شو او استاد مشرانو موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی ته ولنه راځي. الرحیم وحدان سب شپږ ترونه والا یقین وکړه تر اوسه پورې هغه غریب په موضوع باندې هم نه دی پوهې چې زموږ بحث هغه وفات الانبیاء د کس شه ده. الان کې په شرایطو کې لیکل چې په وفات باندې اتفاق ده، هغه وخت ور باندې سترګې پټې وي د ښته کړه ده. نن حیات النبی موضوع چې کومه ده هغه الله گواهه ده مناظره خلک ګوري چې هغه ناراضي دی. مستقر الارواح کې لګیا د موت الاسلام مشر په کې ولس اقوال لیکل دي. شیخ طاهر صاحب تاسو مشر کغه کافر کې کافر کا ورنه مستقر الارواح زموږ موضوع نه د تاسو سره باقي اوس باسو کې نمبر 1. دویم نمبر د وخنا ما ورته اول نه ویل دی د 8 نه 20 نمبر دلیل ته دغه سي هوایي غونډه کې ورسېدو جاز په شانتي او تر اوسه پورې غریب ته موضوع نه ده معلومه. مولوی صاحب د حیات النبی په باب کې په دې قبر کې وایي چې نبی رسول الله مړ غنم د کانی په شانتي پتر عقیده څه قسم حیات الله نه ورم. دویم په جسدي مثال سره په لای لین کې ژوندګن په دې دلیل راوړه کړه او ای تطبیقی اقوال باندې 20 دلایل می پیش نه خپل عقیده باندې نه پیش کړل خپل عقیده ولې نه پیش کړي. بهرحال لاغین بیا وای ما ته به قدر ما تعلمو تلزو ما خود عام حیات ما واست عام حیات نه حیات النبی با شروع ده ته ولې ولې تاسو. دویم نمبر ما ته وای بار بار دا سوال کوم چې روح په جسم کې دن نه دی کړه ما درې ځله جواب ورکو. استاد وو کتابونه مې وسرله چې روح په جسم کې دن نه دی ته حیات وای یا د روح د جسم سره تعلق وي دی ته حیات وای. ما حیات باندې قران پیش کو، ما پاغي باندې متواترات پیش کړه، ما پاغي باندې اجماع پیش کړه، په دې قبر کې مې پیش کړه. اوس هغه برزخی تعلق برزخی تصرف برزخی تصرفات زرغه قایلی مغنر ته دلیل نه پیشله تکل ارواح شهدا هغه طرف استغفل کسان چې د مناظره وګړي بچ د سړی په دی وخت وزن پویدو کنه کول است خبره یو طرف ته منډوي بل طرف ته خپل موضوع لګاش بیا اخیره کې وای ويرا وای اجماعي صحابه ما چې پیش کړی و چې د صحابه اجماع په دوه خبره شو. اول نمبر په دنیوي مرګ په حقوق باندې، دویم لا یشق الله الموتین ابدا الله په دوه مرګونو نه درخوي. ما باقي اتفاقی موقف د شارحین نه پیش کو چې معتزله په دې سره د مرګ نه استدلال کې هغه معتزله کارنامه وکړل دي ځان خاره کو. دویم نمبر وای پلان کې خو ویل چې دا مطلب کې چې دا دغه سم په هر سیس کې اقوال راويسته کې یا اتباع په دې سره اختلاف کې او باقي کوم پوره نه د الله بنده اق کتاب کې د يهودو په شانتي کار وکړو. دی وای وکیل اراد الله يموت موتة اخرى في القبر كغيره. دی وای په قبر کې نور خلق هغه په باندې مر راځي انبيي کرام دغه څه په دستور ژوندۍ هغه عبارت بالکل د مور حلال په اوس وګڼل هغه حذف کړل هضم کړل بغیر د کار نه خبره ختم کړل کتاب هم پوره پیښ کړه. بهرحال صحابه کرامو د اجماع نه انکار وکړو. مخکې به وای بخاری پیښ کو ويرا فاطمه رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم جزب بیا پر پسې ترازي مرګ اختلاف زما استاد نشته بابا تاغي ته ولې شي ته وای په دې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته برزخی جسمانی اگر نه دی حاصل مړ جسدي مثالی سره ژوندې په هغه دلیل پیښ کړ. بهرحال ما دلیل پیښ کول زما بیا خپل دلیل ته البته پنځپریانو باندې زما تعرضات پاتې ورسته ان شاء الله کو دلیل نمبر ترازو مخي دا ابو اعلی د الموصلی حدیث جلد نمبر 6 صفحه نمبر 25 دی. دلته روایت دی انس رضی الله عنه فرمایي قال قال رسول الله مررت على موسى يصلي في قبر موسی علیه السلام باندې تیر شوم دغه په قبر باندې تیر شوم هغه مونږ کو همدغه مصدر احمد نقل کړی ابن ابي شيبه نقل کړی مصنف عبد الرزاق حیات الانبیاء د یقین نقل کړی او ردین علماء دیوبند به استدلال کړی دی ولسم دا روایت په مختلفو سندونو سره پیش کوم دی بشر یو روایت په 200 سندونو سره په یو کې الحمدلله پیش کولای شم صرف د په شان دینا الکا د کوم روایتونه چې د استدلال کې زما چیلنج دی شرایطو کې لیکل شوی چلان دي بر علماء دیوبند مسلم حضرات قول پیش کړي ترشنو مرغانو د روایت دلان یو مسلم اکابرونو کې یو کس عبارت پیش کا چې د دین معلومه شوه سم په قبر کې حیات نه په برزخی هغه په جسدي مثالی صراحت چیلنج دی زما ته ما د هر دلیل لاندې نقل کړی دی دا وګورم چې فضایل درود شریف صفحه 19 باندې شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب الله دی آیت نه حدیث نه استدلال کوي فتح الملهم جلد 276 کې دی دلیل نه استدلال کوي زما کې مولوی صاحب دلیل نمبر 6 ته زما نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 204
ان الله حرم على الارض ان تؤكل حدیث دے سے پورا حدیث واورا عن اوس ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه في خلق ادم عليه السلام وفي قبضه وفي نفقه وفي ساقط فاكثر عليه من الصلاه نبی علیہ السلام نے جمعے پر اس مابین درود زیات ہوئی فان صلاتكم معروض الک درودم پما پیش کی زما پرو بجس مثالی نے پیش کی قالوا يا رسول الله كيف تورد صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر تبع خاوري شوی زمون درود بسنګ پیش کی قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پسمه باندې د انبيو جسمونه حرام کړی نبی عليه الصلاه والسلام مرتدا ونویل چې تاسو درود خو ما پرو باندې پیش کیږي روح دے نبی عليه السلام فرمایل نا روح او جسم دواړو باندې پیش کیږي او د دقه نمونه په استدلال کې به رسته خایم علماء دی ان شاء الله دا زما سره صحیح ابن حبان دې دغه نقل کوي او صحابه تاسو به زمون درود په تاسو څنګه پیش کیږي ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء لازم سره ابو داود شریف دے صحابه دغه تبوس کې جلیک سبق سوچداول ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء لازم سره وایي چې ام دقه مستر داری مې دغه صحابه تبوس کو نبی صلی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دمو سب سره کبرا د بهقی دې متو ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مختلف سند سره دا ورته علماء دیوبند استدلال وسمري سبو دے نقل کئی مولی سے وہ مولانا ادریس کاندیل صحابہ کا یہ سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کی امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے محض روحانی حیات مراد نہیں ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کہ قد ارمتا آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھر حضور پرنوب کا یہ جواب کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا ہے سب بے معنی ہو جائے محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں یہ فرماتی کہ تمہیں جسم سے کیا باس تمہارا صلاۃ والسلام تو میری روح پر پیش ہوگا محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیحہ سے مرسا بھی ہے کہ مردے کلام تفصیلی بحث گئی یار دے حدیث کے صحابو چې سوالو کو دا درو ہو جس دواړه ژوندۍ دي په دقه سره هغه صلات درود السلام پیش کی دا علماء دیوبند استدلال کوم تم شرایطونه دلتم تخته خپل کوره د ګیډ نه کتاب الوطن استدلالات کړه معتزله او پشانته د خوارجو پشانته دلته را کابل دیوبند بیا پرې خودا مولوی صاحب زمخ کی دلیل نمبر د زما سره ابن ماجه دا هم دغه حدیث په تفصیل سره نقل کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندۍ هغه ته رزق ملاويږي او مولوی صاحب دا نیلوی صاحب هم دغه حدیث مبارک تفصیل پرېږدي دیم دغه حدیث منی البته حیات یو دغه خود ساتره معتزله او پشان عقیده بیان شرال سنت د سره انحراف کوي مخکې زمونږ سے روایت مخکې زموږ دلیل نمبر هغه 12 ته منسوب ما بین بیتی و منبری د زما سر بخاری شریف جلد 1 نمبر 343 دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متورخی چې زما دا روزه مبارک د جنت باغ دی دا د جنت ټوکړه ده ذکر پنځپیرو عقیده دار چې دا جهنم دا د خاورو کند ده الله پیغمبر تصریح خدرا دا بخاری شریف جلد 143 ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه سما قبر د جنت به او پنځپیرانو لاندې وګورئ سهارنپوری دیوبندیان ذکر لیکي وان ذلك الموضع بینی تنقل فی الجنه دا خاورا چې کوم نبی علیہ السلام قبر مبارک دی پکې بینه دا به جنت ته منتقل کیږي د حجر اسود په شانتي او منی سے بوایا په جنت کې بڑوسی کې ژوندۍ اوسېږي د دې قسمه حدیثونه دوړل انکار کوي یو پنځپیریان دي دویم نمبر شیعاګان دي پنځپیریانو ته تاسو کمزوري سره تاسو ته تکلیف سره ویره کروزه مبارک جنت منو بیا پیغمبر ژوندې منو الکه شیعو ته تاسو تکلیف سره ویره کروزه مبارک جنت منو بیا ابوبکر عمر جنتیان منو ناغوی ابوبکر عمر جنتیان نه مري پنځپیریان پیغمبر په خپل قبر کې حیات نه مري د ټولو مسلمانانو په خلاف باندې یو نوی عقیده قائم کړي الله دې ورته هدایت وکړي دا زما سره مولوی صاحب مستد امام محمد بن حنبل ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه صفحه نمبر 29 جلد نمبر 4 مولوی صاحب مخکې ما راغی نه استدلال وکړو مصنف د ابن ابي شيبه جلد 16 صفحه نمبر 400 باندې ما بین قبري و منبر روزه من ریاض الجنه دار جنت باغ د جنت کې مړ نه اوسېږي مولوی صاحب ژوندۍ پکې اوسېږي دا زما سره مسلم شریف جلد 1 نمبر 446 هغه نقل کوي ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه او دا غیلان دي مولوی صاحب لیکي وای الموضوع بینه ينقل الى الجنه بينه د نبی علیہ السلام روزه مبارک چې کوم ځای دا حقيقي جنت ته حضرت صد پسند منتقل کیږي لیکن پنځپیریان او شیعاګان چې کله مدینه منوره ته راشي یقین وکسم چې شیعاګان روزه ته نور ځي د پنځپیریان تور مخې د ورځي او خلک یې من کړي مو روزه مبارک ته مورځه په دې چې هغه ته کافر کیږي مشرک کیږي شیعه نور ځي پنځپیریان نور ځي کله دوړو عقیده تبا کیږي الته دا زما سره ابو اعلی د المصری الکه عیسی علیہ السلام چې راشي د جعلی فتنه به ختمي فقط د جعلی فتنو کې به پنځپیریت فتنه په خپل عمل سره ختمي
بریلیت فتنه هم ختم کړي پچویرت هغه هم ختم کړي عیسی علیه السلام منازلېږي هغه بس څه کوي ثم ان قام على قبري د ټول کارون بیا زما قبر تراشي فقال يا مهدا بنوي چې قبر ته مورز شرک ډېر پچویرانو بشانتي ور بشي سلام بو کی لو جیبنه نبی علیہ السلام فرمایي زبر سلام جواب ورک دا ورته نیم چې زما عیسی علیه السلام په خپل عمل سره د بخاری مسلم سره ته مولوی شبو لاندې هغه زور ته پیش کوم دا مونږ مجموع زوائد دي بذل المجود علامہ سہارنپوری سے رحمہ اللہ فرمائی ظاہر باب يدل على ان المراد بالسلام علیہ السلام عند القبر دا قبر خواته راځي سلام وکي د پنځپریانو عقیده هوا منصوره وګرځول مخکې دلیل پیش کوم مولوی صاحب تم عقیده دی ولی کا ګړ مکوا حیات الشهداء یاد رو پریدا وې نبی رسول پدې چې سون سوري سره په قبر کې مړلې پنځه سې مثالی سره جوندې نو بالله هو عقیده ولی باقي دلیل شروع کا یو دلیل زید درنه خواړه په دې بسم الله الرحمن الرحیم اولنۍ خبره دا د جنابانو چې زه دنه مطالبه کوم چې ستا مشران روح په جسم کې د نبی دنه منی ته دی ل ناراضي نه جواب کې نه انکار کې دا ولي دویم دا دی وایي چې حیات النبی ل ناراضي زه په دې کې لګیایم زم د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح دنه نشتا ته د دې جواب نشي کولای بیا وایي مستقر د ارواح موضوع نه د زور تیم ستا مشران لیکلي د دیونه ته یو وی دا څوک د مناظره مباحثه د ډاکټر خالد محمود وای جنابانو وای مونږ وایو چې د نبی صلی الله علیه وسلم بریلوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم کے اندر نہیں بدن کے باہر ہے وای ہم کہتے ہیں کہ روح مبارک بدن کے اندر ہے جس طرح دنیا میں تھی وای روح په جسم کې دننه دې کې مسله د نبی کویږي الله مغزه شان ساته یا ویلو جنابانو چې شیخ سرفراز صفدر سے ویلي چې زمونږ د دنیوي ژوند نه دا مراد ده د شیخ سرفراز صفدر سے دا مراد یو طرف ته کدا مفتی فرید سے دې سوې ګورا وای مونږ وای انبیای کرام په قبرونو کې د یو ځل وفات کیدونه پس په دنیوي ژوند سره ژوند دي څنګه وای روحونه په قبرونو کې دننه داخلي جواب نه ملويږي مناسب دا یاد روح نه دی د حیات النبی دا کویږي بنا بیا مې درته دا ویلو دا مشر دی وای د شهید روح په جسم کې دننه دی زګر ته د احادیث انبار مې درته پیش کړو درته پیش کوم چې نشته د شهید په جسم کې روح جواب نه ملوي ولې د مشر نقیب دې صحیح نشي ثابتوله بیا خبره زدا کومه دما ته وای چې ستامشر لیکلي چې روح جسم کې دننه وي هم حیات کې تعلق هم حیات ته د کم یو قائل مشران دی روح په جسم کې دننه ونی زدا غیر رد کوم او د غیر مقابل کې دلایل پیش کوم ته د غیر دفاع نشي کولای مسله دا ده حیات النبی ستا موقف دنیوي جوړیږي ستا موقف دنیوي دی زد برزخی موقف قائل یم او دی ویل سوسو زل ویل یاره عقیده داسې ما ورته وی جنابانو ما درته صفا خبره کړې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشتا او دا سیم ټرن دی حضرات الله پاک توفیق نور کې چې دا وای چې یا دا روح په جسم کې دننه دی یا نشتا کله وای تعلق مهمه او وای اعاده روح مهمه دا ډول کوم ځای کې دا تطبیقی قول دی زما ټیم تم په نه پوا حضرت ته په نه پوا تشه بدمعشی نه ده بزرګا دا بدمعشی شي نه ده د جذباتو شي نه ده ان شاء الله خلک به واوري چې څه چل در سره کړي ان شاء الله خاجي دا خبره لاړه تا چې د ابن ماجه دا روایت پیش کو ګورا ابن ماجه دا روایت دې پیش کو سنن دا مقام ابي حنیفه استاد مشر کتاب دی پدې کې لیکي جنابانو و اسکو بھی جاننے دیجئے جنابانو پدې کې اخر لیکي و سنن ابن ماجه محدثین عظام کے خاص جماعت کی نزدیک صحاح ستہ میں شامل ہے مگر امام ابن جوزی کے خیال میں اس کی تقریباً 34 عدد روایتیں خاص جعلی و موضوع ہے بیا لکھی جو حدیث امام ابن ماجہ نے باقی 5 اماموں سے منفرد ہو کر روایت کی ہے وہ ضعیف ہے دا وګورئ زما خبره نه استاد مشر خبره وای تکشي بل په دغه روایت کې زه خدا خبره کوم چې احترام د جسم د نبی صلی الله علیه وسلم مقصود دی بیا ور باندې موږ هیڅ قسم کلام کول نه مزله نه غواړي کچرته جنابانو ته په دې کې درود د جسم د دخول خبره و به خیرات په خپل ټرن کې په دې کې درود د جسم د دخول خبره نشته او ستا مشر روح په جسم د نبی صلی الله علیه وسلم کې داخل منی دار له نشو ثابتول ان شاء الله اول د ستا مشر د اخبار او ذکر په دې روایت کې یو راوی دی جنابانو دا غینوم د سعید بن ابي هلال د بخبل باغ باندې رد کوي وي جس کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط کہا ہے دی راوی باندې په دې روایت کې دا راوی د ستا مشر ور باندې جرح کړي د زبان میری ہے بات کون کی بیا جنابانو تا چې دا موسی علیہ السلام دا وګوره جی
تا رأيت موسى قائما يصلي في قبره د دې روایت جواب اخله دا جلاء العينين دې کې دې څه لیکي وای فلا يلزم كون موسى عرج به من قبر تلك الليله ثم رد اليه بل ذلك مقام روحه واستقرار الى يوم معاد الارواح الى الاجساد كما ان روح نبينا في الرفيق الاعلى د دې جواب چې علماء کرام واوریدو زما دا عبارت ان شاء الله غي ته په خپل مخې راشي د دې څه مقصد دیم زدا وېما چې دغه رأيت موسى قائم يصلي في قبر دې کې روح د جسم د دخول خبره وخایا ستاسو شران روح په جسم کې دننه مني دا مې درته خو دی روح د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه لکه چې دنیا کې او داتې ثابتي دا دنیوي ژوند نشي ثابتولای مناسب یا زدا خبره کومه دما ته وي تلاول دا دغه ترمذی شریف زم مکس روایتونه ویم د شهید د بابنا او د شهید د پاره چې د قران مجید کوم آیت کریمه راغلو ما ته د سلور آیتونه پیش کړیو اول لا تقول من يقتل في سبيل الله اموات بل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بيام رب ابن لي عندك بيتا في الجنه بيام قيل ادخل الجنه ویلو بيام د مسلم روایت پیش کو بيام د مسلم نه دویم ذکر روایت پیش کو دا ملګری وور بيام د بخاری نه روایت پیش کو اوس دا بيام د بخاری نه دوه درې روایتونه پیش کړل اوس دا بیا د ترمذی لرالم د شهید د پاره صبر وککنه پته بدر تولګي دا ګوره د زما سره ترمذی شریف شو په ترمذی کې د اصل کې ګوره زدا وې مت چې د شهید د حیات دا کوم مطلب بیان دا تفسیر بالرای دی ستا مشر چې دا موقف دی کتاب کې بیان کړی دی دا تفسیر بالرای دی دا د قران حدیث نه دی ثابت دا جنابانو د ځان یو پنتر جوړولې زیدر ته د حدیث نه ثابتوما حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي ګوره وعن عبد الله بن مسعود انه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم جنابان فقال غوي اما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة د دې مطلب دا دی چې دا د شنو مرغانو په ججرو کې دي او په جنت کې ګرځي روحونه ستا مشر وی روح په جسم کې دننه دی زم عبد الله ابن مسعود صاحب صحیح تفسیر کړي داغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بیان کړي دا ستا مشر غلط تفسیر کړي دا حیات الاموات ته ګوره زره ته استاد مشرانو نه خیم دیږي سلی کی ګوره وही किताब अल्लाह सफ़ा 86 किताब अल्लाह और अहादीस नबविया सहीहा मुतवातिर से ये हकीकत वाज़ेह हो गई कि शहीद भी सबीलिल्लाह का रूह तो पूरत जन्नत में दाखिल हो जाता है द शहीद रूह जन्नत की दे दमे दर तद मशर इबारत न पेश करल दार जनाबानो दा जमा सर इब्न माजा दा गोरा बल हदीस ता गोरा दम दा हदीस दे عن عبد الله ابن مرة عن مسروق يا سفر ماي في قولي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما ان قد سالنا عن ذلك فقال ارواحهم كطير خضر جنابانو په دې 201 صفحه کې دغه حدیث راوړو مخکې د دې وضاحت شوی دی 316 صفحه کې دا بل حدیث راوړي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث جنابان دين دا معلومي چې د دې روحونه د قیامت پر جسم تراځي ستا مشران روح په جسم کې دننه مني ثابت کا جنابانو دا زما سره ګوره حجت الله البالغه ده پدې کې دی لیکي وقال عليه السلام في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سفر ماي وقال عليه السلام ارواحهم في جوف طير خضر دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا جنابانو زما سره دا زما سره ګوره دا مې د شهداو د پاره وي ستا غنداز لازم په طریقې د عبارت النص د شهید جسم نه چره د روح د دخول نه پیوشوا او د نبی د جسم نه د روح د دخول نه پیوشوا اوس دا بخاری شریف کې درته مخه مګوره جی دا زما سره ګوره بخاری شریف د دې باندې حواله راکړه پرېږ یاسین سبدات سوت ته دا بخاری حوالات راواله کوم چې لاندې دا ټول ګوره جنابانو دا زما سره حدیث دی عن عائشه رضی الله عنها وجنابانو بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم بیمارو نبی عائشه رضی الله تعالی عنها په غیب مبارک کې فروتو و رفع يده لا سوچت کو او اصبعه یا غتو چت کړه ثم قال بیا ویل شبه والی رکا ثم قال بیا ویل اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى بیا دی بل حدیث کې وای بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ان سمعت النبي صلی الله علیه وسلم واصغت الی قبل ان يموت ومسند الی يزار يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى دا روایت چې د بخاری کې بشمار ځایونه کې دي کلاس کې
دا ګوره زما سره دا شرح الصدور دا کتاب الروح د علامه ابن قیم صاحب دی په دې کې دی لیکي وروح نبینا فی الرفیق الاعلى وروح نبينا في الرفيق الاعلى نبي عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم زما په غیږ کې ویلو اللهم الرفيق الاعلى دا علامه ابن قیم صاحب وروح نبينا في الرفيق الاعلى 158 صفحه کې 171 کې 142 کې 143 کې او په دې پوری صفحه کې ول دلیل هم ویلې دا زما سره شرقي طحاویه په دې کې لیکي وای فمنها ارواح في اعلاء اليين في الملأ الاعلى وهي ارواح الانبياء وای په اعلاء اليين کې ارواح د انبياو دي دغه حدیث استدلال شوی دی دا ګوره د علماء دیوبند فتاوا محمودیه ده دې کې څه لیکي انبياء کی ارواح اعلاء اليين में है د انبياء کرامو ارواح په اعلاء اليين کې دي دا مشر دی وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه دی او دی وای مفتی فرید سے وای روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند دی ستا موقف د دنیوي ژوند دی او زموږ موقف دا دی روح د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه نشته او ثابت مې درته کړل اوس مخ کې زم بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سے وټرنونه واله دینه مخکې دوه مناظرې شوې وي ما ویل وحدان مونږ سره بدازل سنجیده شوی کم از کم داوا دلیل موضوع هغه به پیژندل یقین نو کدا ځل لغینم زیات غیر سنجیده شوی موضوع ما سره لیکلي د حیات النبی دلته لګیاره په مستقر الارواح کې لکه مستقر الارواح کې زموږ تاسو په سبا استه موضوع لیکلي ولته چې وفات النبی نه د بحث په وفات النبی باندې شروع دی مکمل او عجیب خبره ده د مفتی فرید صاحب د عبارت د لسم زل لجبش کې مورته ویلا چې مفتی فرید صاحب حیات دنیوي ویل ده حیات دنیوي مون قایل په دې معنی سره کته دنیوي ظاهري مراد اخلي دغه مون قایل نه یو روح د جسم سره کم قسم تعلق ده تعلق دخولی کې اتصالی په برزخ کې دنیا کې ده هغه زموږ سره موضوع نه بهر خبره ده ته په دخولی تعلق سره وونه یا په اتصالی تعلق سره تعلق اتصال زتا په سنت کې حسابو مې بيستا سره زما اختلاف په سره ختميږي خو ته خو یوم نه منې د معتزله په شند سره د حیات نه انکار کوي دویم نمبر دومره ګډوډ شوی دی وای ابن ماجه بارک وای دغلی کلی شیخ سره خان صاحب په دې کې دومره روایت جعلی دی او دادی نو لکه دې روایت مبارک ویل دي جعلی دی دا د څه کې او بیا اقا ابن ماجه چې تکلا غینه روایت پیش کو او بیا وای سید ابن هلال په کې نو لکه دا روایت کو دې پسند کې سید ابن هلال په کوم ذکر ته په کوم وړاندې دوسترو په سترګو چتی ناس یو دوه درنه خطا دي بیا ما ته وای رأيت موسى نبی علیہ السلام امام موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولل چې مونږه کو قائم یصلی وای په دې کې کوم څه کې د روح په جسم کې دنه قسم دې خلق بر پس خان دي موسی علیہ السلام په خپل قبر مبارک کې ولاړو مونږه کو قائم یصلی په قبري دا بغیر د حیات نه کېدې شي دا ودرېدل او دا مونږ کول پته نه کوم څه ته تللی هغه شنو مرغان ولا روایت بیا شروع شو دغه ما جوابات مخ کې کړي ته به سره پېښ کړي بیا نسمت المؤمن شروع کو دا نسمستانی لوی سے وہی دا نسم روح تا نوی دا والا مرسی بے سپا نمبر 200 وہی ہاں روح اور نسمہ میں فرق ہے تب بھی تو نسمہ کی جگہ روح کا نفس لے رکھا دے وہی نسمہ التا دے دا نسمی مانا روح کئی او دلتی نیلوی سے وہی نسمہ روح تا غریب پا ترجمہ باندیم نپوئی گیا رازی رضایت حدیث نے استدلال کئی چلو دا یو شاری حوالہ وخیج رہے تو نبی خلاف علماء دیوبند پیش کڑی دریم نمبر جسدی مثالی ذکر ہم بدی کی نشترستا چی عقیدہ دا دریم نمبر دا نصوص و اجماع پا خلاف باندی روایت مطلب ما خلا سلورم نمبر ستانی نیلوی سے وہی ردین روح مراد نرے پنزم نمبر مولی سے دا بیام خبر واحد دا عقیدت نصابیتی کی وقفل اصول باندی لارشا برحال مولی سے عقیدہ دا ہوا نبی علیہ السلام پر قبر کی مر لے پتری پنجبریان راغلیو اغی تا نرازی جسدی مثالی سر جوندے اغی تا نرازی ما ویلیو نبی علیہ السلام پر خپل قبر مبارک کی حیات تے زد تصریحات خیم دا قرآن نا زد تصریحات خیم دا اجمانا زد تصریحات خیم دا متواتراتنا او الحمدللہ خلق با پیسلہ کئی دا باوری زمولی سے مخی خپلو دلائلو باندیزم زما دلیل نمبر 18 دے مستدرک ما ویلیو عیسیٰ علیہ السلام برازی اوگد حدیث دے رسالہ سہولیت ین قبری حتی یسلم علی نبی علیہ السلام فرمائی زما قبر تراجی ما سلام کئی ولا ردن علی زبور جواب ورکم عیسیٰ علیہ السلام بر پنجپیریت فتنم پخپل عمل سره ختم کی چې قبر تورتل دا شرک هم نه دی په قبر کې سلام کول د نبی علیہ السلام جواب ورکول دام ثابت دی عیسیٰ علیہ السلام چې څنګه يهودیت نصرانیت ختمي د قصې بر پنجپیریت فتنم پخپل عمل سره عیسیٰ علیہ السلام ختم کی دا زما سره مولوی صاحب دا ابو داود شریف دی مولوی صاحب د دې جن
نمبر 1 صفحه نمبر 286 دا دلته ابو هريره رضی الله عنه ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من احد يسلم الا رد الله عليه سوق چې زما قبر تراشی ما باندې درود وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حتا ارد علیه السلام زور تر سلام جواب ورکړ قبر تورتل الله پیغمبر فرمای زما قبر تراتل کم چې مدینه منوره کې دلته سلام کول جواب ورکول دا حیات دلیل لیکنه ده وړاندې شوی فسرو دا مونږ څه بل دلیل لزما سره دا المغنی لابن قدامه دام دغه ما من ادم يسلم علی الا رد الله دلته قبري الا رد الله علیه حتا ارد علیه السلام زور له سلام جواب ورکول لزما سره سو کبرا د به حقیقت حدیث په نمبر 245 دی دوی ما من ادم يسلم علی الا رد الله علیه حتا ارد علیه السلام زور له سلام جواب ورکول دام دغه جلاء الافهام کې حافظ ابن قیم نقل کې سبای کن ما من مسلمین يسلم علی الا رد الله علیه حتا ارد علیه السلام زور ورکو دا مولوی صاحب مخکیم په دغه روایت استدلال کوي دا ورفاء الوفات دیم نقل کوي حتی ارد علیه السلام زما قبر ته شکر علیه السلام کې زور سری روایت پیش استا دا وسره ګرځي په کوم ځای کې دا معارف القرآن علماء دیوبند کې استدلال کې زرا کتاب البطن استدلالان کوم علماء دیوبند نه کوم دا علماء دیوبند مولانا منصور احمد دومانی صاحب ټول عمر د بریلیانو سره جنگیدلو دیم دغه حدیث راوړي په حیات النبی کې نبی ورته قال رسول ما من احد يسلم بیر دین نام دی ور دین ثابت شو کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہونے ایک مسلم حقیقت ہے دا وې د دین انبیاء کرام په قبر کې ژوند ثابت دی او مسلم حقیقت ہے حضرت تنوی بابا هم تنشرتی صفحه نمبر 200 او 201 کی تفصیلی دغه استدلال کوي مولوی صاحب او دغه روایت کې چرازی الله زما روح متوجه کې رد په معنی د توجه سره 15 محدثین دغه حوالین او قول البدی کوم د غریبت پیش کوي او بیا وی رد په معنی د توجه سره دلته مولوی صاحب دغه پرې د مخکې دلایل راکوه مخکې مولوی صاحب زما دلایل ته رد په معنی توجه او ردینه استدلال تعالی بابا وکړو ردینه استدلال بذل الموجود فلون الى سنن سبل الهدى والرشاد ټول کړه او د حدیث تقسیم ټول کړه مخکې دلیل نمبر 26 ته زما دا مجموع الزوائد د مولوی صاحب زما سره جلد نمبر 8 صفحه نمبر 386 دی په دې باب کې صریح حدیث کم حد تواتر تر رسیدي زما په شان دلیل پیش کوم مولوی صاحب کله مستقر الارواح کله حیات الشهداء کله اعاده روح یو طرف تړش کې خوري بل طرف تړش کې خوري خپل ملګری دی مغه پریشانی ته ګوري چې موږ عوام له جواب ورکو چې دې لاړ شو دا مولوی صاحب زما سره مجموع الزوائد جلد 8 صفحه نمبر 386 د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګد حدیث نقل کړي امدغه حدیث لاول یو ځل نمبر کړي رواه ابو یعلا ورجال عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الانبیاء واحیاء فی قبور رسول انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي هغه منځونه کوي رواه ابو یعلا والبزار ورجال ابي یعلا ثقات الکه رجال ثقات دي دغه رنګ مولوی صاحب دغه حدیث نقل کړي د زما سره دویم نمبر کې مستر ابي یعلا انس بن مالک رضی الله فرمای خیال وکړه جرحونه کې مال متواترات یاسر ابن قتيبه په دې سند کې نشته کوم نه استدلال کو ان انس بن مالک قال قال رسول الانبياء احياء في قبور يصلون اولان دي کې وهذا اسناد قوي ورجال كلهم ثقات معروفون دا زما سره مرشد دا حیات الانبیاء امام بیهقی په پوره کتاب لیکل دی په حیات النبی کله چې د نور الدین زنګیری مولا په زمانه کې یو سړی خبرې نه دا معلومه شوله چې نبی علیہ السلام په حیات کې فرق راځي دا هغه زمانه محدثین فاصل په حیات النبی کتابونه ولیکل پته ورته نو چې پنځبریان برازیل شریف فتوی بلګي صفحه نمبر 70 کې لګي قال رسول الله ان انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الانبیاء وحی في قبورهم يصلون نبی انبیاء کرام په خپل قبرونو کې ژوند دي دا فتح الباری کې حافظ ابن حجر رحم الله د دې جلد نمبر 6 د مولوی صاحب صفحه نمبر 603 د امدغه حدیث نقل کوي ان انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الانبیاء وحی في قبورهم يصلون اخرجه من طريقه ابن كثير ومن رجال الصحيح سره د مولوی صاحب یو راوی تصحیح کوي دغه رنګ مولوی صاحب زمخ کیزم تفسیر دي تقریبا 15 محدثین کړي غدل ته د نشته دلیل نمبر 30 ته مولوی صاحب مجموع الزوائد جلد صفحه نمبر 24 نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفحه نمبر 10 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حیات خیر لکم زما جون تاسو لپاره غوړه د دنیوي ژوند ظاهری تحدثون او تحدثون ونحدثون تاسو ما تخپل حالات بیانې تاسو ته بیانوم وفات خیر لکم زما وفات تاسو لپاره غوړه د دنیا نه تشریف تورز علی اعمالکم تاسو عمل او ما پیش کی فما رايت من خیر حمد الله علی زج خیر وګورم تاسو عمل ما باندې پیش د الله پیغمبر زبد الله حمد بیان کوم و ما رايت من شر استغفرت الله علی زج سبد وګورم د الله نه تاسو لپاره بخنه وړ د الله په پیغمبر اعمال پیش کیږي د الله پیغمبر د امت د لپاره بخنه غوړي او اگر حیات دلیل لیکر ممات له د پنځپریا دغه رنګ سیرت مصطفی کی کاندې لوي هم دغه نقل کوي او بیا دغه حضور میں دغه نه به استدلال کوي سیرت مصطفی جلد نمبر 3 صفحه نمبر 176 کې دغه سیم نه چې کتاب البطن نه لګیاو مخکې زمونه دا زما سره دلیل نمبر 33 ته مولوی صاحب
دا کتاب دے جلاء الافہام صفحہ نمبر 92 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قال رسول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ عند قبر سمیت سوک زما قبر ته نږدې راشي درود سلام وي سلام کوي درود ولي زه پخپل اور سمیته زه پخپل باندې اور ومن صلی علیه من بعید نولم تو سوک چې د لری ما باندې وي محمد رسول کې دا ابو شیخ ولا سند د پک یو ضعیف راوي نشته او تواتر حواله مخکې بیان په بس په ضرورت نشته دا زما سره مشکات شریف صفحه نمبر 87 دا ان ابي هريره قال قال رسول الله من صلى عليه عند قبر سمعته ومن صلى علينا يبلغ رواه البيهقي في شعب الوحي زما قبر ته سوک نږدې راشي سلام علیه درود وي زه پخپل اور لری نه پرشتي راځي امدغه حافظ ابن حجر فتح الباری صفحه نمبر 603 کې نقل کوي من صلى عليه عند قبر سمعته ومن صلى علينا يبلغ او بیا وصحه ابن خزیمه بیا مخکې دغه حدیث تسیم کوي راغی نه رستا منیسه او شیخ ولا مولا خان صاحب دغه حدیث نقل کوي په کتاب لا جواد بریلیانو پرد کې وای نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه دی ځکه چې لری نه ورته پرشته رسي قبر ته نږدې په خپل اتا عمر اصله عمر تراو اخبره فبكى عمر وقال ثم قال يا رب ما قالوا الا ما قد جسولوا عمر رضی الله عنه ګوره صحابي د نبی علیہ السلام قبر ته ورغلوي د امت د پاره د باران دعا وکا بیا راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته په یو سراوی اور سره د باس کول سم بخاری کې درته هم د بخاری سره د سوي ورته عمر فاروق رضی الله تعالی حاصل شو صحابه کرام موجود دي پنځپریان نه دي د زماري صحابه کرام ټول باندې قبول کړه اے د الله بندګانو صحابه کرام ته د قران نه خلاف په نظر نه راتلو اے پنځپریانو دا شرک نو ټول صحابه مشرکان کړه خلیفہ راشد هم مشرک کو بلال ابن الحارث المزنی هم مشرک کو او دغه روایت دا سوق مولسم دا الرجل زمخ کې پیش کوم ان شاء الله چې سره اګوري بسم الله الرحمن الرحیم بزرګان هو به تیری اولنۍ خبره دا ده چې دی وایي ته دخول روح مني که خروج روح مني او که تعلق روح مني ما ورته وی جنابانو ما درته اوله کې ویلي چې زه د روح د دخول قائل نه یم مولانا ستا حواس خطا شوي بل څومره دلایل چې په یو دلیل کې د روح د دخول تذکره نشته د مشرانو موقف دي صحیح نشي ثابتولی اولنۍ خبره دا ده چې دوی د ابن ماجه په دې روایت باندې دا خبره کړه غوړ ورته کېده تاوی چې بدی کې سعید بن ابي هلال نشته در توس ابن ماجه در کوم د الله بني ادمانو په خپل په دغه باندې اعتماد نشته په ابن ماجه کې صراحتا دا دی دا ګوره در تخیم عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال دقه حدیث دی او دا راوی به کې موجود دی تا ته پته نشته وایي ورید دې کې جنابان څو ګوره ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دقه سند دی دغه متن دی او په دې کې دا راوښته او ستا مشر ور باندې جرح کړی دا خو پته درته نه مولانا صاحب کم از کم دومره معلومات خو کوي چې مشر دی یو شی ته ضعیف وي هغه هم پیش کوه کنه دویمه خبره دا د بزرګانو چې دی وی و چې ستا عقیده چې د پلان کې ختمه کړي ستا عقیده پلان کې ختمه کړي دا یاد ساته ستا عقیده چې د عبد الله ابن مسعود څخه ډیره په ختمه کړي دا د شهید په حیات کې ساده د مشر د موقف عبد الله ابن مسعود څخه په خاصم لولې دي بل خبره کومه دی وای د دغه چې د نسمینه دا مراد استاد مشر خو د دین مراد د روح مراد دی د دین مراد روح دی د حدیث راخصله مراد کی روح دی او د دې چې نور حوالجات را سره ومشته او چې کله دی وختل به درته خیمه بیا جنابانو دی دا خبره کوي چې ما من احد يسلم علي د دین مراد خو ته توجه واخیسته چې توجه دې واخیسته د دخول روح ولا موقف دی بیا هم ثابتي ورنه دومره جرح را سره موجود دي راکته یو حواله ما من احد يسلم علي دا ګوره جنابانو دا حدیث دی دا القول البدی کې علامه سخاوی راخستل دی وای جنابانو وای وقال شيخنا رواته ثقات قلت ولكن انفراد يزيد بن عبد الله بن قصيب بروايته له عن ابي هريره يمنع من الجزم بصحته لان فيه مقالا وای بدی کې مقال دی وتوقف فيه مالك ورجل ليس ورجله ليس بذاك جنابانو د دې دا ورجال ليس بذاك دا عبارت چې دی لګ یو ټکی به پر خودله د دې لوجي خطا کیږي دی باخله کې کلی وکانه لم يدرك ابا هريره وهو ضعيف په دغه روایت باندې دی جرح وکړه چې دا ضعیف دی دا زموږ سره جنابانو دا جلاء الافهام د علامه ابن قیم سے
پدې کې د سلی کې جنابانو وای پدې کې یو راوی دی ابو صخر اسمه حمید بن زیاد وسالت شيخا عن سماع يزيد بن عبد الله من ابي هريره فقال ما كان ادركه هو ضعيف وفي سماع منه نظر پدې روایت باندې به ورت کړي او دا بل حدیث شریف پیش کو من صلى عليه عند قبر سمعته دې جلاول افهام کې علامه ابن قیم سے سوی وهذا الحديث غريب جدا دا حدیث ډیر زیات غریب دی بل راکدا صفه الكبير امام قیلی پدې کې دې لیکي جنابانو ته دا پلان کې نقل کړي ابو شیخ سند دی خو ګوره كتاب الضعفاء الكبير کې امام قیلی سے وایي لا اصل له من حديث الاعمش وليس بمحفوظ جنابانو دا محفوظ نه دی ولا يتابع الا من هو دونه د دې مطابق نشته مگر هغه چې د دینه کمزور دی دا زما سره بیا د القول البديع دی دې کې علامه سخاوي لیکلي وای په دې کې محمد بن مروان سدي دی ونقل عن القيلي قال لا اصل لهذا الحديث من حديث الاعمش وليس بمحفوظ دا حدیث محفوظ نه دی او هر چې کوم دا اعمش ولا دا دغه ولا سند ته ابو شیخ ولا سند دی ته وکیدا زتا ته د دینه مینه پیش کړی الله بندا اصل کتابونه می درته پیش کړل الله بندا شرایط کتاب می د سنه پیش کړل القول البديع تا قتل نیلوی فرید دا می درته د دینه او خود د الله بندا دی وی ګوره یاد ساته وی دا چې کوم روایت دی پیش کو دا ضعیف دی لا اصل لهذا الحديث هیڅ اصل ولا نشتا دا می د دینه پیش کړل دا ګوره دا زما سره ساری ملمنکر دی کی سوې جنابانو وي فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان بیا لازم لیکي وي فهو موضوع على الأعمش دا په اعمش باندې دروغ موضوعي جوړ شوی دی بیا لاندې لیکي وي وقال النسائي متروك الحديث امام جزري وي كان يزعو الحديث امام ابو حاتم الرازي وي متروك الحديث امام داري قطني وي ضعيف دا داستا کمزور روایت دی او کمزور روایت چې دا غینا په کمزوري انداز باندې استدلال ما پیش کوه دا جنابانو زما سره دغه ابن کثیر دی پدې کې دغه حدیث دی نقل کوي من صلی الله علیه عند قبر سمعته پدې کې باخره کې لیکي جنابانو وفي اسنادي نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك وي پدې باندې محمد بن مروان تفرد کړی دی دا متروک دی او بیا وي موضوع علی امشتاب امش باندې دروغ جوړ کړل شوی دی بل زما اصلي سوال بتا باندې دا چې پدې کې دا نشته چې روح په جسم کې دنه نه دی ستا موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی دا راته نشي ثابتوله لک صبر بیا الانبیاء احیان بقبورهم يصلون دا روایت چې تا پیش کړه وګوره دا زما سره ګوره میزان الاعتدال له پدې کې علامه زابي صاحب سوي پدې کې حجاج بن اسود عن ثابت البناني ونكره ما رواه في معالم سوى مسلم بن سعيد فاتا بخبر منکر و دا روایت خبر منکر ده دا روایت چې پیش کړه دا خبر منکر ده دا زما سره ګوره قصيده نونيه ده الانبياء احيان في قبورهم يصلون دي حديث بارك وي وحديث ذكر حياه بقبورهم لما يصح وظاهر النكران ده حديث منكر ده يوي فانظر الى الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان وجنابانو د دې اسناد چې هغه کمزور دي حال وګوره يوي بل عند ربي مثل ما قد قال في الشهداء في القران وجنابانو دا هغه شان ژوند دي څنګه چې الله تعالی په قران کې شهید بارك ویلي او يوي هل في عقولهم بان الروح في على الرفيق مقيمه بجناني وجنابانو ته د پته شته چې روح پر رفیق اعلی کړي او ستا موقف دا دی روح په دې جسم کې دنه نه دی دا زما سره ګوره الکشف المبدی پدې کې هم دی لیکي جنابانو وای حجاج ابن اسود دی پدې کې وای اما الذهبي وابن القيم بستنكر اعتمادا على الاسناد الاول الذي فيه حسن بن قتيبه جنابانو که حسن بن قتيبه بارك خبري ماغي وزبي تعالی جواب رس درکما دا اعرابي واقعي نه ده نه ده نه ده باقی تا چې کوم روایتونه وي نو هغه روایتونو کې ستاد موقف ثابت نشو چې روح په جسم کې دنه نه دی دا بلال ابن حارث مزنی هغه واقعه بیان کړه اول خو هغه کمزوري ده کمزورواله یو طرف ته پدې کې د روح د جسم د دخول خبره ده ته خیا ما تا ته ویل استاد مشران وای روح په جسم کې دنه نه دی پدې کې دا نه ثابتي او زه چې کوم روایت خیم پای کې دی چې روح په جسم کې دنه نه دی بیا جنابانو زه تاسو بل روایت خیمه دا ګوره زما سره بخاری شریف دی ګوره ورته دا زمانه د کتابو چې د حدیث کې خدای یو حدیث جواب کوم دلک صبر وکړه ګوره تا چې دا وی ما بین بیتي و منبري روضه من رياض الجنه دا غي جواب واخله دا ستا مشر دی خوشبو العقیده دی کې دی لیکي وای په دنیا کې حیات ادخال الروح بالجسد بیا جنابانو په برزخ کې حیات تعلق الروح بالجسد او په آخرت کې بیا وای دنیا دواړه دي خبر وته ګوره وای کیونکه قبر میں اولن احوال و کیفیات کا ورود روح پر ہوتا ہے ثانیا جسم پر بیا وای جنابانو لیکه بل عبارت څه وبشي یوم دا ګور آی دی لک صبر وکړه وای جنابانو
वो عالم दुनिया में मौत हयात दून عالم बरज़ख में मौत हयात दून अलबत्ता عالم आखिरत में फकत हयात में मौत नहीं वाह के پدې چې ته پوه بشي له بدن نور قارم درشي ان شاء الله اوسان مې د خطا کړی ان شاء الله ګوره دی وی عالم دنیا میں حیات ادخال الروح فی الجسد ہے عالم دنیا میں موت اخراج الروح من الجسد ہے عالم برزخ میں حیات تعلق الروح بالجسد باجزاء الجسد ہے اور آخرت میں جنابان روح اور جسم دونوں جو اصلا متاثر ہوں گے داسې الفاظ دي کنه درې څلور حوالجات نور متداخل خدا شاسي هغه سړي توجه خراب وي برزخ کی روح اصل جسم تابع آخرت کی روح جسم دوړ اصلا زوستانه دا مطالبه کوم د آخرت حیات هغه خو روح د جسم اصلا دی د برزخ ستادي مشرانو لیکلي دا دنه درته خیمه په برزخ کی روح اصل جسم تابع او آخرت کی روح او جسم دوړ اصلا نو وسی په آخرت کی روح او جسم دوړ اصلا دي استاد نبی د پر چې کوم حیات ثابت کو جنت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم زی هغه دی ولد آخرت حیات دی ولد برزخ کی ثابت کو دا استاد پر هیڅ قسم دلیل نه ګرځي زګد آخرت حیات هغه کی به روح او جسم دوړ اصلا متاثری په برزخ کی روح اصلا متاثر جسم تبان دا استاد مشر لیکلی دو درې ځای دا چې ور سره ولګي نو تا د آخرت حیات نبی له برزخ کی ثابت کو کم از کم د مشرانو حوالونه چې ځان خبر کا بیا زداویم زما موقف دا د روح په جسم کې دننه نشتا ما به شمار احادیث پیش کړل ګوره جنابانو دی حدیث ته ګوره عن عائشة قال كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت النبي يقول في مرض الذي مات فيه وأخذته بوحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أو يا جنابان بآخرة كوي النبي صلى الله عليه وسلم أخي الفاظ دا والله مغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى دا جنابان 4436 کیمرا وړي 4437 کیمرا وړي 4463 کیمرا وړي بیا مې درته دا حواله راکړه وروح نبينا في الرفيق الأعلى جنابان فتاوى محمودین می دا عبارت خودلو چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح پر رفیق اعلی کې دی او ستا مشران سوی د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه دی او مفتی فرید به روح په جسم کې دننه مل دنیوي ژوند ثابت نه کو ختم شو هلا ازله پتی نور ورته بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سے اتم ترنو الله گواده تر وسه پوری وحدان سے خپل موضوع عقیده ته نه راغله دا مناظره به خلک اوري د بس په دومره خان دي چې دا غریب موضوع حیات النبی او وفات النبی نو په شرایطو کې لیکلي دي غریب کله مستقر الارواح ته زی هغه ثوابي ولا مناظر په پته خلک وګوري واغه غریب کې دومره حیا و چې راغینه پس مناظره ترانه دلم پکار و چې د کم از کم د سماوتر مناظره نه پس میدان مناظره ته بیا نه راتله دا غریب د سره نه محسوسي دینه پس شاید کې پدې کې لګم حیا و دینه پس مناظره میدان ته نه راځي ان شاء الله دویم نمبر د ماته وی ابن ماجه مولوی صاحب د ابن ماجه د کوم روایت نه چې ان الله حرم على الارض تفصیلی حدیث ما وایو په دغه کې دغه راوی سره شته نه دویم په نبی الله حی یرزق تفسیر د پاره ما راوړو تا په غیبه باندې جره وکړه او ما په اول کې ویلو چې حیات النبی احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بس انسان وسمرته ودی خو په متواترات باندې تواتر قدر مشترک تواتر مانوي په باندې غریب د سره پوي نشو تلقي امت بالقبول غیر سره وانه ورچ په مان تواتري اجماع الامت ته د غریب وسته یاره کې نو زمونږ څه وایو په باندې سترګې پټکړي دریم نمبر مولوی صاحب راغی وی القول البدی کې لیکلي دي چې دا حدیث غریب دی او دومره د دجل نه کار واغستو يهودو کار وکړو مکه بشوي قلت وسنده جيد كما افاده شيخنا سند جيد دی او مولوی صاحب سترګې رڼا کا در مشکات شریف مقدمه را والغرابه لا تنافي الصحه ويجوز ان يكون الحديث صحيحا دا جائز دی چې یو حدیث دی غریب او غریب صحیح وي غرابت د صحت منافی نه ده صرف د غریب امام ترمذی شریف خو ویل دی کنه استاب شانت غریب نه چې پیسې ور سره نه وي مولوی صاحب اکل وی 1 لک روپۍ درکو کله وی د غربت دغه ته موي ترجیح ورکړه غریب نو بهرحال هغه عبارت هم نیم پیش کړي دریم نمبر دی راغی ویره په دې کې محمد بن مروان سودی دی استماتا ته چیلنج دی دا ما جلال الله پام په سره منصور الله پیش کړی دی ته په دې کې محمد بن مروان سودی وخه 1 لک ته په دې سی باندې انعام درکو مې خپل موټر چابي درته پرېږدم 70 लाख रुपए मोटर दे मोली से चाबी दर तपरेदल जे इस्तेलाल अबू शेख द सरंद कोन द मोहम्मद मरवान मानी जार कई जालिमा पदी कि मोहम्मद मरवान चरते रेदार अली او دریم نمبر دار ما ویل چې حدیث حد تواتر ته رسیدلی چې حد تواتر ته رسیدلی ته به جره د کوم طرف کې تواتر مانوي ته پیژني پته نه غریب سترګې پټې کړې دي پړندو سترګې باندې یار دم وره
مخکې زم دلایل وتا ما ورته ویل مونږ سبو تا اجمال او یو تنقیق او وحدان سبلک خو واوره کنه خیر توجه وکړه درکا ګوره ستاسو عقیده ده نبی علیہ السلام کم پیغمبر چې دنیا نه تشریف ویسی توجه غواړم وحدان سے روح پالا الین کې بجسد مثالی کی کنه شنو مرغانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای توجه غواړم مونږ سے توجه غواړم زمانه سوال جواب به تاسو نه راکوي دا ګوره تنقیح واوره دا ګوره صریح حدیث ور نبی علیہ السلام پر والجنت حرمت علی الانبیاء حتى ادخلا زج جنت تنیم داخل شو یو پیغمبر نشي داخله له اوس جواب اورا ته د مرګ نه مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول پیغمبران چې دنیا نه لاړه جنتونه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړه نور انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم ځکه انتظار کوي چې جنت ته داخليږي تاسو خو قبر جنت نه منئ تاسو خو الته جنت ته بوتلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دنیا نه تشریف وړه نو دا نور انبیاء چرته زما تنقیدا ها دویم نمبر مونږ پوهه پیم نه تر اوسه پورې دا شکه په خدای کې ډوبل شوی په سوال سره امخ کی خبره ده وي پوهه پدې بهرحال ما مخ کې دلایل پیش کوله زراغي نه پس راځم 37 نمبر دلیل دا د مونږ مسلم له ابي شيبه کوم صحابي چې نبی عليه السلام قبر ته راغلو د والرجل الذي جاء القبر النبوي الشريف هو بلال بن الحارث المزري احد الصحابه رسول صحابي راغلو د عمر فاروق رضی الله عنه ورته حاصلو حشي باندې او دغه مونږ د وفاء باخبار دار المصطفى ورواه ابن ابي شيبه بسند سيد مالك الدار قال اصحاب الناس قاتل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فقرأ ورتويل عمر رضي الله اے صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قبر ترغله دی و شرک دی په شریان وي اصحابي ته مشرک وي الهغه بسند می چیلنج کرا چې په یو راوی در سره باس کوم باغی باندې در بخاری هغه ورتویل ورشه عمر فاروق رضی الله عنه هغه تشویق وکړو او بیا وی ورواسف الفتو ان الذي راى المنام المذكور بلال بن الحارث المزري احد الصحابه رضی الله عنه دا صحابیو د عمر فاروق رضی الله عنه تایید ورته ملو شوی عمر سمق کی زما او دا الاستيعاب د دیم د حدیث نقل کوي او تصحیح کوي مړي سمق کی زم دلیل نمبر 38 تا وفاء الوفاء جل 4 صفحه نمبر 204 نبی او د حدیث تحریرات حدیث هم نقل کوي مولانا حسین علی صبری مولا دا واقعیا نبی سم قبل رسول د باران دعا کول طلب کول او دا صحابه کرام تایید اجماع ورته حاصل دي دا زما سره وفاء الوفاء صفحه نمبر 204 دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زارنی بعد موتی فكانما زارنی فی حیاتی چا چې زما زیارت کو هغه چې زما قبر زیارت کو گویا کې زما په ژوند کې زما زیارت کو او فضائل صفحه 115 کې شیخ الحدیث صبری مولا علی کی رضا نے استدلال نہ کو وہی مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا بلکہ مطلب یہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو گویا یہ ایسا ہے جیسے زندگی میں کوئی شخص دری دولت پر حاضر ہو اور مکان سے باہر مل کر آئی دا علماء دیوبند پیش کی استاسو بشانتی معتزلہ بشانتی کتاب البطن نے استدلالات نہ کو ما ویلو دا علماء دیوبند عبارات په تایید کی استدلال کې پیش کو الله گواہ دی یو عبارت نه پیش کړي چې به سخت قبر کې مړ لې په دې مثالی سره دا هر دلیل دلالت به الحمدلله خو دلیل دي دا مخکې زموږ لري دا زما سره مصنف عبد الرزاق دے د دې جیل نمبر 3 د مولوی صاحب 577 دے 76 دے مولوی صاحب دلته دے فرمائے کان ابن عمر وہ ابن عمر اذا قدم من سفر ان کرے سفر نہ رہے اتا قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ته ورادلو فقال السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا دلته قبر ته وراغه او د پنځپیرانو سره چې حج لمړ شوته قبر ته مور زده شرک دی روزي مبارک ته مور زده بدعت ته عبد الله ابن عمر براتلو صحابه کرام یو نه بلکې تر دې پورې مخکې عمر فاروق خیری کړي پنځرو الله تباہ او برباد کاغه خیری والي تر اوسه پورې زه ته ناراضي کله په یو سر کله په بل سر ز دین پس راځم ما ویلو منصف چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم منکر گمراه دي التما دوا حواله پیش کړی وي شیخ غلام الله خان صاحب قاری طیب صاحب رحم الله سره لیکلی چې مونږ باندې عنایت الله شاه گجراتی نه براءت کو که حیات النبی نه بلل پدې د خط نه کو نن پتا سوم د خط نه کوي پکاردار چې کوم اصلي شاعت تویل تاسو نن براءت وکي بیا زموږ حکمونه لا د پنځپریانو مبارکي دا زمون کتابونو سلی کلی دي چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم د منکر حکم څه دی حیات النبی صلی الله علیه وسلم د منکر حکم ته ورزمه منسبو دا اول نمبر زما سره د بنوري ټاون آپ کے مسائل اور ان کا حل د دې جیل نمبر 10 ته منسب دیم امدق تفصیل سره نقل کړي چې پنځپریانو باندې سلورو
پنځپیرانو باندې څلور حکمونه پنځپیران د آیات النبی نه منکر دي گمراه دي د سنت والجماعت نه خارج دي درس ور نه کول جایز نری تعلق ور سره ساتل جایز نری منځ پسې کول جایز نری دا زما سره مولوی صاحب خیر الفتاوی وفاق المدارس د چا سره چې چا سندونه دي وسم بل فوټ جوړ کوم معتزله هغه وخت استاسو مشرانو سره کوم سندونه دي دا غي مشر وي خیر الفتاوی صفحه نمبر 184 د دیوبند فتوا ورکي وې د دین معلومه شو روح مبارک کې سر کتاب تعلق اهل سنت میں متفقون علیہ اس تعلق کی میں اہل سنت کے مختلف اور مخ بھی یہ 10 حوالات نقل کر دیے وہ بہت سا ذخیرے حدیث و تفاسیر میں ان دلائل کے روح سے جو شخص بھی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل نہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے بدعتی اور گمراہ ہے ایسی شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں دا چالی کے لیے مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند فتوا بدغی کی نقل کی دا زمان سر مولوی صاحب فتاوی دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صفحہ 105 کے لکھے وہ سوچ رہا ہے تو نبی نے منکر دی وہ اگر اہل بدعت کی گمراہ دی اور اہل بدعت کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے دا مولوی صاحب زمان سر بل فتاوی دا اشاعت التوحید مبارک فتاوی قاسمیہ من د دې د وخت د زد وجنه نه لګیا من د کابر اے خلق خپل منځونه بچ کړي د خلقونه هغه دیو دی یو کتاب چت کې چې څوک رہے تو نبی قائل بس مزدکی دے سوئی فتاوی قاسمیہ صفحہ نمبر 289 وہ آپ نے سوال کے ساتھ اشاعت التوحید و سنت کے جو نظریات حوالے ساتھ ذکر کیے یہ سب نظریات اکابر دیوبند اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے اور جماعت اشاعت التوحید و سنت نے اپنے اکثر نظریات میں اعتزال کا راستہ اختیار کر رکھا ہے دیو تے اعتزال د معتزلہ پلار روان دی لہذا گمراہ دی اعتقادی بدعتیان دی منصف صحیح نہ دے مولوی صاحب دا بھلا ہی ہوا دا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء بنوری ٹاؤن صفحہ نمبر 145 آن حضرت وسلم اپنے روز اطہر میں زندہ ہے قبر کے قریب سلام کا جواب دیتے جو شخص اس کے خلاف کا عقیدہ رکھتے وہ میرے اکابر کی نزدیک گمراہ ہے اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز نہیں اے پجبریانو منځه در پسې دوړه کړو سره دا مولوی صاحب تذکیر الصدور کې دارالعلوم دیوبند فتوا په اول سر کې پیش کړل مولوی صاحب درته دا متفقہ اعلان دا کابرین دیوبند دا مولوی صاحب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دور حاضر کیا کابرین دیوبند کے مسلک المحند علی المفند فتاوی خلیلیہ رکھا المحند واضح اعلانوں کو نبی سے بخبل قبر کی آیت دے پنجپیریانو وی المحند علی المفند کی تحریف شبہ دے چلو مو مانگا مرگ ورطنن ورکو پنجپیریانو دا فتاوی خلیلیہ دا مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے برحم اللہ کابرین دیوبند پاورنی سب کی دی دیم دک نقل کی پتی کیوں بچہ تحریف نہیں کرے کرے مولوی سے اغم ونشولا دریم قاری طیب سے براغ دس خطنے اغلا پچپیران داغین ہم تخلیہ والا کی بشکو سلورم نمبر 500 علماء کرام مولانا سید یوسف بن نوری دا ٹولا کبیر رجم شو تسکین صدور اتفاقا اجمان والے کو پچپیران گوئے کہ دا امت پہر دور کی رسوائی کہ صحابو دا اجمان منکر تابعین دا اجمان منکر تبا تابعین دا اجمان منکر سور لسا وکالا دا امت دا تعمل اجمان انکار طرف تروان دی او پتہ باب کی او بیا ما چویلا پنځپیریان په دې باب کې روح ته نبی وای جسم ته نبی نه وای دا صحابه او د صحابیات نه منکر دي ذکر صحابیه ته وای نبی علیہ السلام سره ملاقات شوی نو ملاقات خو د روح سره نه کیږي جسم سره کیږي دې ظالمانو په نسبت یو کس صحابي نشته دویم نمبر نبی علیہ السلام قبر مبارک روزه مبارک شیخین ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما هغه شرف سره امتیاز سره نبی علیہ السلام خواته د پندي دی وای نبی خو نه د غلطی د پند بلکې نیلوی سے رساله لیکلی د رسایل نیلوی کې د قبر نه د قبر هم نه مراد نو شیخینو دا امتیاز د کوم ځای حاصل شو اے ملګرو په کوم طرف روانې ده حیات النبی صلی الله علیه وسلم دا قدیر بغض او هغه د معتزله په شان خپل خود ساخته قدیر جوړ کړي امت پرېخي د امت علماء پرېخي څنګه چې منیر شاکر په غلط روان دي څنګه چې اقصی پس خزر آیات او د حضرت هغه پس پته نه لګي ذخیره حد به سم ماشاءالله خاګورې بسم الله الرحمن الرحیم اول دا تاوی چې زما چې دینو دا سند دا بل یو مراد دی وګور تکې د بزرګانو دا تا چې کوم د ابو شیخ والا سند وی پایغي کې د ابو هريره رضی الله عنه په شاګردانو کې او د اعمش په استادانو کې ابو صالح دی داغي ابو صالح هغه په نامه باندې ګرویان دي داغي تذکرہ براته وکي یو دا جنابانو په دې کې یو صالح داغي نوم دی بازام چې دا بازام په نوم باندې راځي دا ضعیف مدلس دی د دې خبرې جواب براته وکي تعین بو کې چې دا کم یو راوی دی یو خبره بل تا دا وی جنابانو چې تاسو چې د دې قبر نه دی مراد تاسو ګستاخی کوئ معتزله شوي دا جنابانو مولانا اشرف علي تانوی سے وی د عام اموات مبارکی ویلی چې دا قبر نه دی مراد ها راشیو سپاړه زمي دی راسه 605 صفحه جنابانو دیکھیں دے لکھی اشکال تو جب ہوتا ہے جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا ہے اشکال والے ملا صاحب وحدان بنا چیلنج کے وحدان دا دلائل انبار دے خبر پوش ہوئے
وای په خنجر دی نو هم نه په تلوار وسلم دی د قرآن حدیث ودار یا داسې نه چېرته بیا د هغه نورې چشمې مخې له راشي انشاءالله العزیز. ګوره ورته اوس ګوره زه دا خبره کوم جي دی وایي د نبي صلی الله علیه وسلم قبر لتلل زه ویم د دې نه راته دا وښیه روح په جسم کې دننه دی که نه جواب نه راځي وکې ده چې دا ګوره دا فتاوی فریدیه ده په دې کې مفتي فرید صاحب څه لیکي په دې کې دی لیکي ګوره اوس خبرې ته غوږ کېږده وایي د انبیای کرامو په قبرونو کې یو ځل وفات کېدونه پس به دنیوي ژوند سره ژوندي دي یعنې روحونه په بدنونو کې داخل دي دا دنیوي ژوند دی لاندې بیا څه لیکي ګوره وایي دا مسله د نظریاتو نه د ضروریاتو نه ده البته کوم مشایخ چې حیات برزخي قائل دي هغوی به اهل سنت والجماعت کې داخل دي منې که نه منې ملا روح په جسم کې دننه منل دا دنیوي ژوند منل دي بیا مې درته دا وښوده ګوره دا مشر دی وایي روح د نبي صلی الله علیه وسلم په جسم کې دننه دی دی د دنیوي ژوند قائل دی او جنابانو دا فتاوی دارالعلوم دیوبند په دې کې وایي و جنابانو دنیوي ژوند نشته دنیوي ژوند ختم دی دا په تا باندې رد دی علمای دیوبند په تا باندې رد پیش کړی دی. بله خبره دا ده گورے جی دا زمان سر تفسیر مفتی محمود دے کی دے سے لکھے گورا اور یہ حیات کیسی آتی ہے جزء بدن مراد ہے یا کل بدن مراد ہے رد اللہ علیہ روحی مراد ہے جسدی مثالی مراد ہے تب جسدی مثالی پتوہ لگے زم آغا چاہتا دا خبر رسول غوڑم چی سوک بیزے ٹاپے لگئی زم دستا سو مشر دے مفتی محمود سے لکھے گورا وہی کسوک جسم مثالی ہو منی وہی یا عنصری یہ سب تحقیقات علمیہ ہے دا ټول تحقیقات علمیہ دی جنابانو بیا سے لکھی وہی جنابانو یہ سب تحقیقات علین اسی جن سے قائم ہے اس میں تم بھی آزاد اور عوام بھی آزاد تا پپی ملک ود اللہ بندہ مشر دی یوسوی دا مشر دی یوسوی کشری بل سو انصاف بوس بچائی دا ګوره تا دو عنایت الله شاه سے بارے کی خبر او جنابانو دی کی دی وی دا سوق دے خطبات د قاری طیب صاحب سے لکھی جی 229 سبق لکھی وہی جنابانو وہی مونگا چی دے وہی قاضی عنایت اللہ شاہ سے خاجی گورا اسی بارے میں منکر نہیں کہا جائے گا بلکہ مؤول سمجھا جائے گا دا دا ټول عبارت دی اوس ټیم را لوګ دی ټیم خرابي کی دا بیا تاسو نه وای جنابان اوس ګوره بیا وای ګوره وای عنایت الله شاه سے باندې نه الله بندانو ټیم مزه کو کنه ان پر زبان طعن ګوره ان پر زبان طعن و ملامت کولنا یا تشنیع کرنا کسی طرح قرین انصاف و ثواب نہیں جنابان گورے بحیثیت مجموع اہل دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے حامی اور خادم بھی ہے دای د چا بارکی دی عنایت الله شاه سے بارکی وی زتا سم دسی موقف واخله تبم خوشاله من بم خوشاله یو او ګوره دا دی وی کنه دی مؤول له دی وی دی مؤول له ګوره جی اس بارے میں منکر نہیں کہا جائے گا بلکہ مؤول سمجھا جائے گا وہ زرتم ګوره جی دا مفتی محمود صاحب دی یہ سے فرمائی ګوره جی دیکھی دی لکھی 354 سبق لکھی وی ګوره بلا تعویل اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے کہ تعویل نہ کوي دا خلاف شاته موږ کول مکروه تحریمی دي او هغه تعویل کوي استاد مشبه په تو باندې انصاف نه کار واخلي دا اعتدال له بل خبره تا دا وکړي چې بلان کې قبر لرا او قبر لرا نه ګوره جی تا د صحابي خبره کړه د نبی خیمه د نبی خبره ته ګوره دا صحیح البخاری دا ګوره جی 297 سبق لیکي ګوره جی وعن جبير بن مطعم عن أبي قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وخز النبي صلى الله عليه وسلم ترالا فأمرها أن ترجع إليه وجنابان النبي صلى الله عليه وسلم ورتويجي زما خواله ببياراشي قالت غي ورتي أرأيت إن جئت إذا الله نبيك زراشم ولما جئتك وزتا ونمم كأنها تقول الموت بوش دا غير هذا ومر قال النبي صلى الله عليه وسلم ورتسوي قول النبي صلى الله عليه وسلم تاسو صحابي قول یا دی واقعه خو ځکه واقعي باندې تزعیس نه ویم زرته هم ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم کردار څه دی بیبی را لږی وای چې دی دا شی غواړم بیا براشي لکه زرا لم تنوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته لم تجديني فاتي ابا بکر کچرته زرا لم تراله او زنوما نا ابو بکر رضی الله عنه لبلار شي دا ورته نه دی زما قبر لوراشي مولوی صاحب دا به خلق ووري ان شاء الله العزيز زم په دې باندې روان یم د الله د نبی د احادیث ترجمان ان شاء الله العزيز كتب خضر سے باندې رد او جرح یو شبل شکی ظاهرا بتا د داسې معلومیږي خو خضر صاحب سره یو ځل مخامخ کېنسته او دا غیغه موقف او اقوال ته ولي ته بیا پته ولګي هغه څومره شي یاره دا هغه بچی درته نازل الله بندا د دلایل انبار درته پیش کو د دلایل انبار ټیم نشته ورنه زم چې زما غالبا 130 دلایل مې راوړي دي خو ټیم نشته کنه زه ستاسو دلایل جو
په دې موقف مې راولي چې ستا مشر روح جسم کې دننه زم نه دی او هغه ته ثابتوم. دا ګوره جنابانو، دا ګوره، دا اصل الفتاوی دې کې لیکي ګوره مطلق حیات بنص قرآن سے ثابت ہے، مطلق حیات بنص قرآن سره ثابت. بس اس اجمال پر ایمان رکھنا فرض ہے، دقه اجمال باندې ایمان فرض ده، اس کی تفصیل نہ منصوص ہے. او جنابانو د دې تفصیل منصوص نه ده، نو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. راګي جنابانو دا طریق دی دا کتاب راکې د امامت بارکی جی دا ګوره مفتی محمود صاحب د تاسو مشر دی جی، ما ته قابل قدر دی تیم منا سلی کی جی و حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر کی امامت کا حکم پر صفحہ نمبر 360 کی لکھی. وہ اس مسئلے میں شدت سے احتراز کرنا چاہیے، امامت اس کی درست ہے فقط. اے د الله بنده د دلایل د انبار نه درته پیش کړل، موقف زما صحیح دی او استاد مشرانو نه درته خیم بزرګانو چې فتوا ملګو انصاف ځان کې پیدا کړي. قبر لبوزو د طالبان ورته یو ورځ نیم ها وکي چې قبر لاړو بیا بر سردان نه اغه لګورې لک تیارې وکي. بزرګانو دا زما سره دلایل زما سره دا غلط. ما تاسو ته وی دی بخاری شریف مختلف حدیث نه ټیم کم دی، مسلم کې مم راوړي، په ابن ماجه کې مم راوړي او ترمذی کې مم راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم اخیری ټیم کې ویلي اللهم الرفیق الاعلى بشمار دلایل شپږ وو دلایل په دې باندې ما د یو کتاب نه راوړي. خو دې ته ضرورت نشته چې ورو زم چې یاره ما ته دلایل زیات پیش کړ کم پیش کړ، زما مقصود مسله ثابتولي. ګوره دا تفسیر عثماني د قران آیت ته ګوره. ابراهیم علیه السلام ویا لکه بزرګانو لګ وته دغه اخیری ټیم دی. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ابراهيم عليه السلام ربي هب لي حكما والحقني الله ما يوزي كده صالحين سرايو بيلرشا. يوسف عليه السلام وقيل توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما مسلمان وفات کی اگے کده تعویلات نہ کرو، توبه انکار نہ کی. والحقني بالصالحين دا ګوره جی سوق دے دیوبندے عالم شبیر احمد عثمانی سے سلی کی جی گورا وہی جنابانو اعلیٰ درجہ کی نیکوں کی زمرہ میں جو انبیاء علیہ السلام میں شامل کر کما قال نبینا اللہم الرفیق الاعلیٰ لیکن زمان نبی میرے اللہم الرفیق الاعلیٰ. دا گورا جی حیات النبی خوشبو العقیدہ روح کی زندگی پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں ہے. مولانا صاحب زمون دقه موقف ده د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې دننه نشتا، الحمدلله دا می ثابت کړل. او دا یاد ساته نوع من الحیات چې من عامل منه د نبی صلی الله علیه وسلم نه به من په طریقه ولا انکار نه کوو. ٹھیک شو جی دا ګوره جی د نسمینه ما تعالی مخکې ساده مشن عبارت جواب درکړل دا موطا دی جی ګوره ورته. بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي صدر سے ورګه ټیم څومره ټیم چې تاسو شرایطو کې چې څومره بټر نو سوال بسم الله الرحمن الرحیم. نهر ترونه وحدان سے بوالا یقینو کړه د اندازه ټول خلک ګوري چې کله مستقر الارواح کله حیات الشهدا کله یاد روح حیات النبی وفات النبی چې من حیات النبی موضوع ده وفات النبی موضوع نه ده. خلک بګوري ان شاء الله په شرایطو کې اول صدر سے بغویلی بیا ما په اوله کې پېښله چې حیات النبی سلام احادیث حد تواتر ته رسیدلې دي پغې باندې والمتواتر لا یبس عن رجال خود چوریدل نه دي په ویډیو کې به خلک اوري ان شاء الله په دې باس کې ول به زیدي بیا وای پلان کې و چې قبر نه دا قبر نه دی مراد پلان کې وای دا قبر نه دی مراد. قرآن مجید کې راځي لا تقم على قبري مودري په قبر دا کم قبر نه مراد قرآن نه انکار وکړي ونه کو مخکې وای حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې د قبر مقبره تاسو زیارت کم قبر نه مراد قرآن وای دا قبر دی مخکې وای وما انت بمسمع من في القبور دغه قبرونه مراد دي. حدیث کې راځي نبی رسول الله معاذ رضی الله تعالی وای ابن حبان جلد 7 نمبر معاذ لعلك ان تمر بمسجد وقبر زما په قبر او مسجد به تیریږي پس مکه ولا باندې تیریدو. العبد اذا وضع في قبر بخاری شریف بند اذا وضعتم موتاكم في قبور او پنځ پیران نن هغه ټول آیاتونه د قران او حدیثونو منکر نن قبر په اسمان یزمکو د لاندې تلاش کوي د قران خلاف د حدیثو خلاف د امت خلاف. او تنوی بابا هم پوره بیا دی تنوی بابا خو په جسد عنصری کې روح دن منو مخکې عبارت بشکو تلبوس منو ظالم او تعال تنوی بابا باندې دروغ ویلا بیا مخکې دی ما ته وای ابن عمر چې قبر لراغ رضی الله عنه وې دینه کم زیاده ثابت شو شروع په الکه په قبر کې نبی اسلام حیات منو ذکرات لو کرنه تسلی ونو خبرې کې قسم دې سګډ وډ شوی په اخر کې بیا ما ته وای خطبات حکیم الاسلام کې داري چې توان او تشنیق مونږ په کافر باندې نه کو البته گمراه درته وای په کې خلک گمراه کې او دا وګوره هغه خبره هم پټ کړله
वही दूसरी अवधे मख वही इनके ये तावील बमुकाबले जमहूर इस नाचीज और हर दो दस्तखत कुरिंदा बुजुर्गान मुमतोइन बाला की नजर काबिल तस्लीम नहीं तो उलमाए देवबंद पर इसमें तस्लीम अगई बारत हम पढ़े अगम वही पदेश शर्च बनूर और कायदे के सर इत्तेफाक लरी कारी तोयब से तब सबत हुआ जब गुजरात के बनने कंपनी कुलाबी की इनातुल्लाह शाह एंड कंपनी अगर बद रसूलुल्लाह के जिस्म द नबूवत ने इनकार की तागीर हयात तो इनकार की ताजाब द कब्र अगर सबत हुआ जब उम्मत के बजारे इत्तिजाल वाला कायदा अगर बर की बेद मख की मां तो वही वही जनाना वही नबी अलैहि सलाम तराला वर्ते वेले जमा द शे पकरी राजम वेल अबू बकर रजन तबराशी को ठीक द दुनियावी से वक्त नबी सम दुनियाई जोन खत्म शो दलते न लड़ तो सही इस्तेलालात के बे द्रेम नंबर वही मुफ्ती महमूद रही मौला लिखली जी मोहम्मद सैरी दादा अगा वक्त फतरा द कदियानियान उन तक दजल मकवा कदियानी कुफर जिक्र नो कर शो द नबूवत दावे नो कर शो भी उलमा इस्लाम द गीबार की कम नरमी कड़ी वागा वक्त की अगर आखली कले च द नबूवत दा वक्त कर शो टूल द कुफर पतोर कड़ी दा दग सिर्फ पंचपिरियानो अकाइद जिक्र नो कर शो मुफ्ती महमूद वेलू पागा वक्त पता हुआ हकानियम वेलू लेकिन कले जकाइल कारकलू मुफ्ती महमूद परी बानी तकरीर लिखले परी कमेटी के मौजूद है पंचपिरी ते गुमराह लिखले दे आखिरी कवल वली मुफ्ती महमूद तराली दरो पे खलकु था बेवई और आखिर की खिताबत है शुरू को नूर सवर सर खत्म शो खामा खबर तरू खत्म है बिया था एहसानुल्लाह असीम सबदल दियो बल पैदा शो बेवई वही दरू पजवन मान इत्तेफाक दे खुशबू नु चा वेल नी इत्तेफाक बिना दे वो सिर्फ दरूज वंता खो अगवई जिस्म वाला हयात मुमनागदे बरीरा और कई तकबुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता सरंगिता सुकुबर कोई अल्लाह वंदिता सुमड़वई एला के दरू सिर्फ दरू हयात कुरान हयात वईना तो मयत इतलाक भी के तवे सिर्फ रूता हयात ले कुरान ने मुखालफत के और मुनी से बेरा की मख की जसी और मुनी से बिया द लगू गोरा ए दाखिर की उड़स दर बांधी को मोली से वायु बर्दाश्त है का निदय हक जिले 1 269 दिव नीलवी से पंचबिरानो पर यकीन की दुमरा गुलू कड़ीदा चिद नबी रूह दा नबी दे जिस्म नबी ने दे दाखिर पर बेन नीलवी से रजान ने हदीस जोड़ी द नीलवी से टूल जुरियत चिरंगज हदीस मा तो वखई नीलवी से सवई ऐसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कवले अंबियाउल्लाह ताला ला यमूतूना वलाकि यनकुलून मिन दारिन इला दारिन अंबिया नमरी लेकिन दयो दार नबल दार तमंतकिल कीगी और बेहतर जमम कई एला कनी लुई सब तुमरा गुलू कड़ी द रूह त नबी वही जिसत नबी न वही दा हदीस ए वहदान से तास्ता पजुरियत पंचपिरियत दुनिया पंचपिरियत की जो लग जुरत पकी लग गैरत पकी दा हदीस मा तो कईदा और माशाअल्लाह ड्रेम नंबर दे मखरिजी او استاسو किताबونه لیکلي دي سردار जी وای په پیغمبر باندې دروغ ویل کو بر دي نیلوی در کافر کو د سر نه خان بچا بابا دی بیا مخکي پنځبریانو تما ویلو تاسو اجماعي صحابه منکری لا یذ الله الموتتين ابدا دویم نمبر موت الله حیات النبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تاسو ختم نبوت نه منکری دی وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی بل جسم مثالی ور کوي زه د بوس کوم د جسم مثالی نبی دی کنه دی ک نبی غنه د ختم نبوت منکری ک نبی نه غړي دارو اصل جسم مبارک دی ورنه محروم دغه څخه په مګي د خرابای کتاب خپل براتین کړه ګنام د کتابم خرابې ته مې حساب بیا کدا جسم نبی نه حسابه د پیغمبر د نبوت نه انکار کو بیا د کفر عقیده اختیار لله دریم نمبر مماتیان دیو روزه مبارک د نبی اسلام د قبر نه غړي زکه چې دی وای پدې کې نبی د فن نه د جسم په کې صرف د فن دی پدې سرم هغه انکار وکړو پنځم نمبر ګور صحابه ته کافر ویل بخاری شریف حواله ما پیښلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه صدیق رضی جسم دراغه مخ مبارک اخکار کو ورته ویلا سی ورته ویلا ورته یا نبی الله اې د الله نبی دی وای پنځبران مخونه نه ښکارا کول من نرستا وای مخ کار کول بدعت څو لکه پیغمبر مخ ښکارا کړی دی ابوبکر صدیق قائل ښکارا کړی دی بخاری شریف کې مخ ښکارا کو یا نبی الله نو تقوی دا نبی نه دی کنه اب غیر نبی ته نبی ویل دا کفر نه دی ابوبکر صدیق ته کافر نه کو ستاره کې مطابق انبیاء کرام کافر نه صحابه کرام کافر نه شنو بالله د صحابه د ثابت نه انکار ونه کو په دې سره دغه رنګ مولوی صاحب نبی صرف روح د استاسو کتابونه دغه لیکي مولوی صاحب نو دغه سره ملاقات نشي کېږي تا خو د ټولو نه انکار وکړو بیا مولوی صاحب اول نمبر ورته ما ویلا چې زمونږ په 15 کې اتفاق شو پنځپریانو سره دوی ویل زب چرته نوې ګټو کوم نم شر نوې شرم ولټو د 15 پاکي کې بنسه تعویل کول شو دا د وسد شرم مو ټول عمر به ستا بچیم نه شرم نظر خلاص نکي ان شاء الله وای خلک چیلنجونه راکې نو چې چیلنجونه درکې ورته په 15 ولا باندې رسخت وکړه نوې مناظره دي سره پاره کول او نوې مناظره په دې وکړه چې سره موضوع تر نه دا رسوبي ولا مناظره د مشرانو رسختونه دي چې دې دا غیرم یعنی ته مجتبی عامر و غیره شکست نن به زبان حال د اقرار وکړو دویم نمبر ما ورته ته نبی صرف روح ته وي پاکي کې دوه درې ځل تعبیرونه کول الحمدلله حالت دنیا وکړو بیا ما ورته پرو باندې تر سره مرګ نه مري
نو چې روح ته مرګ نه راغلی د هغې حیات چې معنی دار بیا تا صرف هغه نبي ګڼو د هغې لپاره تا مرګ نه تسلیمو د مرګ منکر څه شومه که ته شوې. بهرحال ما په اوله کې عقیده پیش کړې وه چې اهلسنت والجماعت علماء دیوبند وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اتر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روز اقدس میں حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی علیہ السلام د وفات دنیوي وفات نه رستا جسد ادهر سره په خپل قبر برزخ شریف کې ژوند دی. څوک چې قبر ته نږدې ورشي الته درود سلام وای قبر سره په خپل اوري د لری نه د فرشتو په ذریعہ سره تر رسول کیږي. ما پاګی باندې مسلم حواله جات پیش کړو بیا مې ویل لدی منکر گمراه اعتقادي بیرتی الله حواله جات مې پیش کړه او بیا ما مرشم نه تاسو کو چې وفات نه بعد ته حیات منی کنه برزخی بچ دې منصوري سره خاموش نه ور باندې کله یو سیده کله بل دوی مرته ما ویل چې وای په جسد منصوري سره حیات نه منو پس سره منم پاول ترن کې ورته مې دا زما عقیده ده دا صحیح ده که غلطه ده که غلطه ما ته صحیح عقیده راکړه تر اوسه پورې صحیح عقیده را نه کړه. دریم نمبر ما ورته ویل چې څوک چې د دې حیات منکر دی هغه ګمراه دی اهلسنت نه خارج دی لکه مشفره. ما ورته ویلا څوک چې حیات النبي صلی الله علیه وسلم قایل دی هغې سره راغی ویره دا تحقیقات علمیه تر اوسه پورې ویل قرآن دا 1300 آیاتونو نه خلاف ده تر اوسه پورې ویل حدیث متواترونه خلاف ده او اوس وایي تحقیقات علمیه دي ماشاءالله دا تحقیق او هغه هم بیا روان شو د هغه سړي قول چې د پنځپیریانو مبارکې په کمیټۍ کې ګمراه ورته وایي مفکر اسلام مفتي هغه رسته کوي او بیا ما ته وایي خزیر حیات بکروي صاحب دې نه دی که ورسره مې کېنولې ما ورته ویل کېنوې وایي د شاګرد مخې ته یې ناست یې قسم دی که ستا هم حیثیت هغه لري په مناظره کې تر اوسه پورې مناظره هغې کړې نه ده او ستا هم دومره شهرت دی 2 ځل خو په زور ما سره مناظره الان کې زموږ مناظرې چې وي چېرته جوړه شي موږ شو وادان صاحب روزانه چېرې ما سره مناظره وکړي او دومره پورې ان لله و انا الیه ابو بکر صدیق رضی په ایمان باندې یو شیعه رافضي ګره خرولې سره باسو الله بندر خمینی په کوپر وکا دا هغه شیعه په کوپر وکا تا د خپل مشورتیا لپاره د ابو بکر صدیق ایمان زری بس راوړو قسم نه ستا په ایمان ماتم کول پکار دي دغه شیعه ته دی ویلو چې اول خپل ایمان ثابت کا ابو بکر صدیق ایمان مسلم دی لکه زتا ته د شیخ طاهر په ایمان ما سره خبره وکړي نه کړه سره ان الله شاه ګجراتی په ایمان سره خبره نه کړي د شیخ طیب سے په ایمان سره خبره نه کړي د خضر حیات په ایمان سره خبره نه کړي کاش ابو بکر صدیق ته دغه مظلوم شو دغه په ایمان ته دا رافضی سره با شروع کغم انلاین د خپل شهرت لپاره د الله بنده دا شی بیا مکوه دا مناظره دی اخیری وګرځوه دین پس شکل د مناظرې میدان تر نه شي دا نصيحت شوړه تر لپاره د 15 د پاسه د شرم ولټو چې ستاب بچینا نو سې کړوسی به ټول لکه ان شاء الله العزیز دا زمونږ ته تر اخیره کې درته دعوت درکو چې راشه حیات النبی ومنه د موضوع نه مزه په اخیره کې درته به یو ټیم درکوم کله عمر کول شي د قاری طیب صاحب دې د شیخ غلام الله خان صاحب دې کړه په دې بدواړه د خطو کې جګړه هم ختم شي په دې نه کې گمراه راغلی وي گمراه پاس او گمراه بقبر بسم الله الرحمن الرحیم. اولنۍ خبره دی وای د شیعه سره د مناظرې خبره زته ته دانیم چې تا د آیات بچا سره صفی سره د مناظره کړې و او هغه کې چې دینو په تبلیغیانو باندې ټافر اله ما د شیعاګانو سره چې مناظره کړې ده الحمدلله ما د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر نه دفاع کړې ده کچاله زور ورکي سل پیری دی ولورکی او زه به بیا هم د غي دفاع کوم ان شاء الله العزیز. بیا زه خبره دا کوم بزرګانو چې تاوی چې د مرګ نه بعد د روحونو د ملاقات خبره د احکام میت د مولانا عبدالحی نوی حواله نه ده بس زړې ته ګوره ځم تا ویلو جنابانو نوی خبر نشته تا وی چې دا قبر چې دی تا دا خبره کوله چې تاسو دا قبر چې دی دا قبر نه غنئ او باغیری حوالجات پیش کول جنابانو دا زما سره حقانی قائد اسلام دی دا شیخ عبدالحق سے وہی غور تکیدا قبر کے تنگ اور وسیع ہونے کی ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑا جس کو جسم میں چھپایا دا قبر نہ دے مراد ستاچی سمر فتوی دا قبر مبارکی دا علماء دیوبند باندې راځي د اشاعت علماء چې سمر اقوال کړي دا ټول بزد علماء دیوبند نه ثابتوم اخیری ټیم دی زدر سره گزاره کوم زما میزبانان یې او خو به انصاف وسړي تو باندې خبره کوم ګوره دا زما سره اشرف الجواب دی دینه می پیش کړل چې دا قبر چې قبر نه دی کتور باندې ټاپه لګي دا مولانا اشرف علي تنوی صاحب کړي بیا د دې سره دا وایم دا خبره په ادریس کاندهلوی خپل معرفت القرآن کې لیکل دا او دلته ته دې لیکلي چې دا روح چې په جسم کې دنه نه دی د جسم مثالی من استعمال شرانه په فتوا لګولې دا بیا ما دا وی چې ته د جسم مثالی نه بعد د شهید دی میت تا دا شیخ ادریس کاندهلوی سے وای د شهید دی جسم د شیخ ادریس کاندهلوی سے میت ویلې استاد مشر په فتوا لګولې دا چې جنابانو د سجل کړي ګناي کبیره کړي دا شیخ قاسم سے ګناي کبیره کړي دا زم چې یو سړی شیخ ادریس کاندهلوی نه معاف کړي یو سړی شیخ ادریس کاندهلوی نه معاف کړي شیخ قاسم نه معاف کړي شیخ عبدالعزیز نه معاف کړي ما دي سل بیره نه معاف کړي صاحب په تو اسکار نه کیږي بل خبره دا
بیا دا وی چې نرای حق کې تاسو دا معنا کړی دا دی خو ګورځي د لیکلي دي دا عبارت د مولانا اشرف علي تنوي صاحب کتاب دی المورد الفرسخي او دو درې نور حوالجات هم شته خو په دې باندې خو نه کې چې زه توسخ هم دقه عبارت چې موت ویل کېږي انتقال د یو عالم نه بل عالم ته زما سره په دې کې د عبارت زید در کوم زما سره دا صفه وګوره 59 صفه وګوره 59 صفه نو یو شی الته یو شی دلته دا وي نو خبره خو دا د علماء دیوبند عبارت دی دا په المورد الفرسخي کې شته وکړه دا غین نقل دغه تو ګرځته متلیکلی ما کتلی دا سره مګور دا مګور او ګوره بل خبره ته ګورځه بل دا ما ته ګوره دا زما سره کتاب دی ګوره رد منکرات په حیات الامات شیخ نلوی سے देखिए दे सवई गोरा द हयात वजाहत दर तक शुहदा का मफहूम आप नहीं समझ सके हमने हयात की मानी उलमा किराम से नकल किए यो एक माना मुतारफ दूसरी दुनिया में जिक्र जमील आखिरत में अजर जजील हुआ तो माने के बाखिर की लिखी इन 7 मानों में से आप एक माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद वफात नहलाया कफन दिया कब्र कूदी लहद बनाई बाखिर की लिखी जनाबानो और 5 मानों की रूह से अभी अंबिया को जिंदा मानते और हम भी फलानी के लिए कोई इख्तिलाफ पदे की अंबिया किराम की रूह का इखराज नहीं होता पदी के इख्तिलाफ दे रूह द जिस्म न वतल मनी तरद मुनकरात भी हयात الاموات दे सादा दी खबरी जवाब शो क यो इबारत रागे दल तदार रागे बल ما تاتو استسلم موقف دا روح په جسم کې دنه نه ک بهر ستا موقف دا روح په جسم کې دنه نه ده ما درته ثابت کړ روح په جسم کې دنه نه ده او د دلایل انبار می درته خو بل دا ګوره د استاد مشر د رحمت کائنات ولدی لکی وای دا د اسلام بنیادی عقیده ده دې کې جنابانو دا ابي حیات کې شیخ قاسم صاحب لیکي دا عقیده ضروری نه ده او دلته دې لیکي جنابانو دا عقیده ضروری ہے کسی بھی قطعی یقینی حکم سے انکار کرنا کفر ہے بیا خو دې ته کفر وایا بیا څنګه وی جنابانو چې دا گمراهی ده نو اخر کې ته زما پلان کې مشر په پیش کړی پلان کې پیش کړی زستا مشران نه منم زبې پتو سو منم زه صرف دومره خبره کوم چې موقف ستا غلط دی او ان شاء الله العزيز علماء به وګوري ستا مشرانو لیکلي جنابانو دا زما سره دا ستا مشر دی دې کې دې لیکي وای جنابانو بریلوی کہتے ہیں वही बरेलवी कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म के अंदर नहीं हम कहते रूह मुबारक अंदर है वही बरेलियन दा गोरा दा अहमद रजा साहब दे दागी किताब दे गोरा हयातुल अमवात पदी की देसली की गोरा वही बअन हयात الشهداء ليست بالروح فقط وانما بالروح والبدن دستا موقف دده دستا موقف دده ان شاء الله پوبه بشي بدن نبی ته ځان سوچ کوی چې څه شي مراد دي دستا موقف دے او روح په جسم کې دنه نه منل دستا موقف دے ما د دې خلاف تا ته د دلایل انبار پیش کو په دې خبرو باندې اکتفا خو اخر کې دا مفتی صاحب بس خبر مکو خو زه سیده خبره کوم چې اخیری ټیم دی په دې خبرو قسم به بدکار کی تاسو مونږ غونډم دغه برابر مناظره او شدا شي سل ورانه وای والا زه خبرې نو مخ کې د یوې خبرې وضاحت وکول غواړم د ټرن 15 منټونو مخ کې زمونږ دلته ټول مناظره الحمدلله په خطر کې سره چلیدلې او اخر کې بدنظمي پیدا شو دغه وجه دا و وحدان سے ما استا په یو بل باندې گزارونه وکړه علمي گزارونه زما استا ذاتی نو ته چون کې ذاتی تراغله چې تاسو ستا کور تراغله ما خو یو هفته تاسو سره مناظره نه خو د پېښور تراشه تاسو دلته راوسم لول ته دا تاسو کې د پېښور نه د باړه د مونږ راغلی ودی نو متنی د جدا لقره د پېښور نه دیم د زما کور نه یو طرف ته ماته مهمان وي بل طرف ته میزبان وي نو چې ملما زمانو د زما کور څنګه شو او په ذاتیاتو دغه سي عملي دي شروع به خامخه بدنظمي ته پیدا کیږي بهرحال مناظره په اخر کې کله چې تاسو زموږ چې ترغلي مونږ دا شي تاسو سره نه دی کړی البته تاسو خبره تیز هم کړی ما درته ویل الله گواه دې بڑخيلي ترغلي ما ته دوه کس تاسو زیات راشي زمازه او ما ته زموږ دی یو کم دوه کم راشي دیو په گواه دې ور سره میکړی دي دغه سي استاد کې نن 15 کسان نه سما سره ویل دا باس نه دی دلته زما سره دوه کسان شاته کېنه ست په غي اعتراض کوم سونه تاسو عمر به سي وکړه په خپل کور کې برحال ما د اول نه تاسو رغبانی مونږ نه وی چې تا ویل چې بجلی به دا سهالات ته خپل وکړه بل جانې دوه خلاړه خدلته مونږ سه برحال زغ 15 منټ وزات کوم نبی خبره باندې کومه سره کوم مونږ سه ویلا وي تاسو په تبلیغانو باندې ټاپن الحمدلله سیفی دلی ته هغه ته مونږ جواب ورکړ تر اوسه پورې خلی بند دی ان شاء الله تر قیامت باندې کولاوی د الله نه کېدو یقین مخلوق نه کېدو یقین من تر اوسه پورې د موضوع چیړي نه وي بیا دیم نمبر د قبر نه مراد مار قرآن آیاتونه احادیث ولوستا
که شیخ عبدالحق صاحب دغه مراد شي کوم چې ته پیش کې نو دا قرآن حدیث نه خلاف دی اول خو ترد کا. دویم نمبر د شیخ عبدالحق صاحب د مولانا تانوی صاحب قطعا دغه مطلب نه د عبارت نیم پیش کې څنګه چې اول کې مې درته ویلو هغه خو صرف د قبر توسیع هغه جدا باس کوي دا باس نه کوي. بیا ما ته وای زستا مشران نه منو فتوی به سو ما خو زما مشران یوازې نه ستا سره فتوی د دارالعلوم دیوبند طرف ته نسبت کې مر دارالعلوم دیوبند فتوی پېښلې سند هغه ته ورسه ستا چې رقم بورډ نه سند درغه فتوی فتاوا دارالعلوم کراچي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صرف د پنځپیر شیخ نه شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني دا غوي فتوی مې پېښلې مفتی اعظم پاکستان دا غوي مې پېښلې. بیا مخکې مولوی صاحب راځي د نانوتی صاحب مولا عبارت پېښ کوج دا اخیری ضروریه نه ګڼم الان کې هغه مرګ په کیفیت کې اختلاف کوي هغه وایي زدا عقیده ضروری نه ګڼم خو التم دې دروغ نه کار وساتو برحال. او بیا مولوی صاحب دغه عمره بیا هغه ولا تقولوا لمن يقتل باقي کې دغه ور خطر وي بالروح والبدن د بدن سمانه اوس بدن هم د پنځ بل دی دا بدن نه دی جسم خو برحال هغه ټول خلک په سلک کې سيزه واوري خو په اخیره کې صرف دومره خبره کوم چې ما ورته ویل نه دی حق سپ نمبر 269 کلاو کا نیلوی صاحب او پنځبریانو په دې کې دومره غلو کړی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم اطهر دا نبی نه د روح نبی دی چې دا غیر لپاره رضان نه حدیث هم جوړ کو چې انبیای کرام دی یو قدار نه بلدار ته منتقل کیو پنځبریان وای دا کفر دی تاسو معنا مرګ په معنا متعارف سره نه مني نن وی تانوی بابا نه نقل کړي الګر تانوی بابا قول جدا سیز دی او نیلوی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ تړلې موږ د دې مطالبه وکړه دا جدا صفه ده خو بهر هغه ټول خلک په دې باندې فیصله کوي. ما پاوله کې خپل عقیده پیش کړې الحمدلله او د اجماعي زګینه مې پیش کړې چې د دیو زمونږ مشرانو دیو خپل مشرانو طرف تر سره رانغله مونږ ورته په دې قبر کې حیات منې کنه د سره ورته رانغله مونږ ورته وفات النبی موضوع نه د پاغي باندې ګرځېدو یاد روح باندې ګرځېدو مستقر الارواح باندې ګرځېدو الحمدلله حیات النبی تر سره راغلي دي قران حدیثي دلیل د ټول مونږ پیش لاله ان شاء الله اخر کې ټول خلک غووري پاغي باندې فیصله کوي. مونږ دعا کوو الله تعالی دې دیو ته هدایت ور نصیب کړي زمونږ رونه دي قسم دې ور باندې خپکیږي کوم داوم چې پیش کړي ودا زمونږ د حکیم الاسلام قاری طیب صاحب تاسو په دسخط کې مونږ هم جګړه وخت مشي بیا به یو ځل په اتفاق سره پاسیږو. قاری طیب صاحب رحم الله باندې کې دسخط کې شیخ غلام الله خان صاحب چې مې کړه کې دسخط به کې چې ورته وکړو دا خو زمونږ نه دی. قاری طیب صاحب رحم الله دا ویلي په دسخط کې شیخ غلام الله معنی تعلیم القرآن کې شیخ غلام الله خان صاحب لیکلي په دسخط کې اتفاق را سره وکړي ٹھیک ہے بس صحیح ده. تاسو د تاسو عقیده مبارک د سره پیران اخلي مونږ ته زمونږ عقیده سبحانك اللهم وبحمدك مونږ د باندې اتمام حجت دعا وکړه اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمسلمین والمسلمات. کریم پروردگار زمونږ د مناظره د ټول دنیا د لپاره چې څومره خلک د په تردد کې دي په شک کې دي د غوښتنې لپاره د هدایت څخه وګرځي رب جل جلاله دغه ملګری کې بخنی تراغلی مونږ په خنی تراغلی په نیتونو باندې فیصله وکي پروردګار د هدایت ذریعہ وګرځي شر کې ذریعہ وګرځي کوم ملګرو چې کور دغه کړه و د وید الله وادان سورورو هغه خدمت کو نور میزبانانو الله تعالی دې ټول ته ډېر خیرونه او اجر ورنصیب کړي. کریم پروردګار مونږ د زد نه وساتي مونږ د عناد نه وساتي مونږ د علماء دیوبند په لمنه د غوي په مسلک مشرب عقیده باندې مونږ کلک روان کې د اعتزال د نظریاتونو وساتي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.